أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. مخکې د ابراهیم علیه السلام او د لوط علیه السلام تذکره وه. دلته د نورو انبیاو په زمره کې د حضرت نوح علیه السلام واقع ذکر کیږي. نو نوحا یاد کا نوح علیه السلام اذ نادا کله چې د آواز وکړ من قبل پخوا د ابراهیم علیه السلام نه دا دغه نه وړاندې پیغمبر دی. فاستجبنا له موږ د هغه اجابت وکړو. هغه آواز یې چې کوم دی دا وکړو رب انصرني الله زما امداد وکړي. آواز یې دا وکړو رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. دا د نوح علیه السلام آوازونه فاستجبنا له فنجیناه مخلاص ورکو د تواهله داغه اهل ته من الکرب العظیم داغه مصیبت لوینا کرب العظیم داغه عذاب لوینا چې کوم غرقو په اوبو کې. ونصرناه موږ داغه امداد وکړو من القوم الذین دهغه قوم نه کذبوا بآیاتنا چې هغوی تکذیب کو زموږ په آیاتونو. انهم بشک دوی کانو قوم سوء دو قوم بد. فاغرقناهم ما دوی غرق الاجمعین ټول. وداود وسلیمان یاد که داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام پلار او بچی دي. د هغې د ژوند یو واقعه ذکر کیږي اذ یحکمان فی الحرث. حاصل د مضمون دو چې د یو سړي څاروي دي ګډې بیزې د بل په فصل کې داخلي شوي د هغه فصل یې خراب کړی دی. د فصل والا دعوه وکړه چې زما فصل د خراب کړی دی. د ګډو مالک حاضر کو. داود علیه السلام یوه فیصله وکړه. سلیمان علیه السلام د بلې فیصلې پیشکش وکړو. د هغه فیصله منظور شوله. بطوري مثال داود علیه السلام ته کیس واورولی شو یره د څاروو زما فصل خراب کړی دی. دا فصل د څومره تاوان شوی دی اندازه ولګولی شوی چې د تخمینا 1,000 روپو تاوان یې وله کړی. نو ستا څاروي دي ورکوله تاوان. نو د څاروو والا سره پیسې چرته وي دا ګډې وله ورکه. نو ګډې تېنه واغستې پټي والا لی ورکړې. د هغه فیصله وکړه. سلیمان علیه السلام نوجوان دی. هغه ورته بابا زما ذهن کې یو بله فیصله ګرځي. ته ووایه بچیه ته څنګه فیصله کې. دا صحیح ده چې دې سړي د هغه فصل خراب کړی دی. د هغه حق دی چې تاوان ترې واغستی شي. خو دا فصل داسې نه دی چې مکمل خراب شوی دی. فصل چې کم دی لا تازه شینکي دي او په دې وخت کې که دا خراب هم شي هېڅ هم پې نه کېږي. بطوري مثال دا غنم دی چې دا یو لیش د ځمکې نه راوچت شي نو که دا څاروي ومخوري هېڅ هم پې نه کېږي هغه بیا راشنه کېږي. نو دا فصل داسې دی چې دا لا اوس تازه دی ورکوټی فصل دی خوړلی شوی دی دا واپس ټیکېږي. نو داسې به وکړی شي دا څاروي د دې فصل والا ته ورکوي. دی به د هغې نه پیدا حاصلوي او دا فصل به د څاروو والا ته ورکو. هغه به د دې فصل خصمانه وکړي چې دا واپس ټیک شي هغه حالت ته ورسیږي چې ورسېده د هغه روغ فصل به زمیندار ته حواله شي او څاروو والا ته به څاروي حواله شي. دا فیصله یې خوښه کړه. دغه فیصله خوښه کړه چې په ده باندې فیصله وکړی شوله. نو الله فرمایي موږ سلیمان علیه السلام ته پویه ورکړه. دا یو فیصله و داود علیه السلام. دویمه فیصله و د سلیمان علیه السلام. په دې باندې ولې عمل وکړی شو؟ 2 احتماله دي. یو احتمال مشهور دا دی چې دا اجتهاد دی. نو یو مجتهد باندې د بل مجتهد خبره منل دا لازمی نه. البته مجتهد ته د خپل خبرې نه د رجوع حق دا وي. مجتهد ته د خپل اجتهاد نه د رجوع حق وي. خو د بل مجتهد خبره منل دا په لازمی نه. نو داود علیه السلام یو اجتهاد وکړو. سلیمان علیه السلام اجتهاد وکړو. دا اجتهاد په هغه لازمی نه خو چې د خبره واورېده نه هغه د خپلې خبرې نه رجوع کړه او د خبره ومنله.
رجوع بیا ټیک ده اجتهادي صورت دی یو. دویم بعض حضرات فرمایي دا فیصلې شرعي وي نو دا منسوخوالی دی. هغه چې کومه فیصله وکړه دویمه وحې دا بله راغلې ده هغه فیصله منسوخ بیا په دې باندې عمل کړی. خو دا به هله منلی شي چې کله دا زمانه هغه ووایي چې سلیمان علیه السلام ته وحې شروع شوي ده او پیغمبر دی. خو عام حضرات فرمایي دا په دې وخت کې لا نوجوان دی نو بیا د اجتهاد صورت دی. خجی زمون شریعت په داسې مسایلو کې څه دی او دویم په دې باندې اشکال هم دی. زه پې نه پوهېږم تاسو وګورئ څه مسله ده. نو یو اشکال خو دا پیدا کېږي چې فیصله وکړی شوله جي دا فصل څاروو والا ته حواله شو زه هغه پکې چې کوم دی سره مره اچي یو بخور وله کوي د هغه خصمانه شروع شوله او دا څاروي چې حواله کړه د دې فصل والا ته ته به د هغه نه پیدا حاصلې نو د هغه نه پیدا څه ده خو مصیبت دی. دا څاروي ساتل آسان کار دی که دا څاروي ساتل پیدا وي او په ده کې سهولت وي نو موږ په دې کلي کې به هر سړي دا خو ګران کار دی. نو د څاروو والا دا چې زمیندار ته حواله کېږي دا خو زمیندار ته مصیبت وکتو. جواب دی چې یو زموږ زمانه ده یو د هغوی زمانه وه. هغه زمانه کې دومره آبادیانې نه وي هغه زمانه کې دومره خلک نه و. بس نر سړی هغه دی چې ډېر څاروي دی پیدا که او سارې پرېږده وځي به په دې بیابان کې به سریږي ته بېغمه چېرته کېنوته ماښام رال واښې خوړلې دي بیابان کې ګرځېدلي صرف پیته نه لشه وسکه هغه وخت دغه څاروي وو. نو ځکه د دې مالک څاروي زمیندار ته حواله کړه چې په بیابان دشتو کې ګرځي او ماښام چې راځي ته به ترې نه پی خورې او دې بل ته وایي ته شه به دا پټې اوبه خورې کوه دا سم کوله. نو هغه زمانه بیله وه زموږ زمانه کې داسې نشته ښه ځکه دا څاروي ساتل آسان کار خو نه دی. دویم زموږ شریعت په دې کې څه دی چې یو څاروی د چا فصل خراب کړي نو دوه قسمه روایات راغلی دي. یو قسم روایات دا دي العجماء جرحها جبار زناور څاروي دا چې د چا ورانې وکړي دا ورانې معتبر نه دی. که مالک ورسره و بیا خو معتبر دی خو چې مالک ورسره نه وي د کور نه څاروی آزاد شو او تښتېدلی دی څوک یې په لته وهلی دي څوک یې چیچلي دي د چا یې فصل خراب کړی دی نه د دې حدیث په بنیاد د څاروي مالک ذمهوار نه دی. جرحها جبار زناور دی تل روانه کړی دی. دویم قسم روایت داسې هم راغلی دي چې که د ورځې دا څاروی ورانې کوي د چا فصل خرابوي د ورځې ورانې کوي د چا فصل خرابوي د په مالک تاوان نشته د څاروي مالک باندې تاوان نشته. په کار ده چې د فصل والا د خپل فصل حفاظت وکړي او که دا څاروی د شپې ورانې کوي بیا به دا مالک ذمهواري او فصل والا د خپل فصل څوکیداري د شپې نشي کولی څاروي مالک ذمهوار دی چې ته خپل څاری وتړې بیا په تا تاوان شته. نو دې حدیث نه دا معلومیږي چې د ورځې ورانې وکړي نو د څاروو په مالک باندې تاوان نشته او که د شپې ورانې وکړو بیا پې تاوان شته. څه فقها حضر په دې دویم حدیث باندې عمل کوي احناف په لومبني حدیث عمل کوي. فقها څه په دې دویم حدیث عمل کوي ستا چې کوم دی اوښه ده غوا ده هغه د ورځې کولو شوله د چا فصل یې خوړلی نو وایي تاوان د باندې نشته پټي والا د خپل پټی ساتي که نه او که د شپې داسې وکړو نو بیا په تا باندې تاوان دی تا خپل څاری ولې نه تړو او د پټي مالک خو د شپې د پټي څوکیداري خو نشي کولی. نور فقها په دې عمل کوي خو لیکن د دې فقهاو په دې حدیث باندې عمل په دې وخت کې مشکل دی چې په دې عمل وکړي. دا هغه زمانې سره بعضې جزئیات بدلیږي. هغه زمانه دا و د پیغمبر چې دا شړ بیابانونه دي بلکل شړې دشتې دي او بیابانونه دي دا سړی لګېدلی دلته پکې ځان له شارې پټی جوړ کړی دی دی بل پکې ځان له هلته جریب دوه پټی جوړ کړی دی. دا خو د کور دی هغه ان شو
لہذا په دې بیابان کې یو سړي ځان دپاره پټی دوه جوړ کړي دي، دا نور په دې بیابانونو کې څاروي ساتي، تا پکې یو پټی جوړ کړی، د ورځې به دې پټی ساتي، د شپې په تا باندې ساتنه نشته. هغه د داسې علاقې فیصله وه. او هر چې زمونږ علاقه ده دلته چې کم دی داسې بیابانونه نشته، شړې دشتې نشته، دا خو ټول آبادې ځمکې دي، د هر چا شخصي ځمکې دي، په دې کې نه شړ ځای شته نه پکې دشتې شته، دلته د څاروو د ساتنو څیز نشته چې ګینې دغه حدیث ته راواخلي او په کور کې ځان له 15 ګډې وساتي او سارې پرېږدي، هلکه خپل پټي ساتئ، ښه زما ګډې درلې. دلته نشي ویلی، دا خو د ګډو ساتلو ځای خو ده، که داسې کېدی شي خو د خلکو به مزې وي. تا ځان له غوا ساتلي او سارې پرېږده، لکه زما غوا کولاو شوې، خپل پټي ساتئ. دلته نه د غواو د ساتلو ځای شته نه د ګډو د ساتلو ځای شته، خپله څاروی به دې ساتې. هغه د هغه ځای خبره وه. کوم چې لومبنی حدیث مې درته وی دا د صحیحینو روایت دی، کوم چې احنافو مسلک دی. څاروی به ته خپل ساتې ښه، ته پوه شو، خپل څاروی دی پوه شه. خو که دا څاروی ستا د اختیار نه بې اختیاره لاړ، تا په کور کې چې کوم د ګډه ساتلې غوا دې ساتلې، خو تا ته پته نشته هغه پړی شکولی دی او تلی دی، د چا واښه یې خوړلي، د چا فصل یې خوړلی، تاوان د باندې شتې نه. جي تم ګورې او زم ګورم چې دا بې اختیاره شی دی چې کوم دی تلی دی، نو ځناور دی خو نه پوهېده که نه چې ستا قصور نه پکې، او که نه ستا قصور وي چې خلکو ته پته چې د خو څاروي ساتلی دي او په داسې انداز یې ساتي مه کوه چې پړی کولاوي چې ځي ځان له به خوراک کوي، هسې هم را باندې تاوان نشتی، بیا په تا تاوان دی. نو العجمه جرحها جبار، زمونږ شریعت دا دی. داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام اذ یحکمان فی الحرث، کله چې دی فیصله کوله په فصل کې، اذ نفشت، کله چې داخلي شوي فیه په دې فصل کې، غنم القوم، ګډې بېزې د قوم، وکنا لحکمه، موږ وو د هغې د فیصلې دپاره شاهدین حاضر، ففهمناها، موږ پویه ورکړه ها د دغه فیصلې سلیمان علیه السلام ته، وکلنا، او دا هر یو آتینا حکمه، موږ ورکړی هغوی ته پیغمبري و علم او علم، وسخرنا، موږ تابع کړي ما داود د داود علیه السلام سره الجبال، غرونه، چې دا به تسبیح وی د غرب او سره تسبیح وی، یسبحن دی به تسبیح و الطیر، او موږ تابع کړي مارغان، وکنا فاعلین، موږ وکوونکي، وعلمناه، موږ ښولي د صنعت لبوس، جوړول د زغرو. اوسپنه الله د په لاس کې نرمه کړه، دا اوسپنه به داسې ولکه وړه، دې خوا راکاږې اخوا راکاږې، لږې راکاږه، داسې چې کوم دی سیخ ترې نه جوړ کړه، واپس یې راغونډ کړه، کړی ترې نه جوړه کړه، دا اوسپنه راکاږه، د هغې نه تنبه جوړه کړه، د دغه زغرې بیا جوړولې. صنعت لبوس، جوړول د زغرو، لکم تاسو د پاره، تحسنکم، چې تاسو پې بچ کې، من باسکم، د جنګ ستاسو نه. بیا زغره سړی واچوي، بل پې د تورې ګزار کوي، نو زغره لګي هغه بچ. فهل انتم شاکرون، آیا تاسو شکر ویستونکي. ولې سلیمان الریح، موږ تابع کړی سلیمان علیه السلام د پاره هوا عاصفتن، تیزه، دلته وایي تیزه، بله موقع باندې وایي رخا، نرمه، منځ کې تطبیق دا دی، دا هوا ستا تابع ده، دا ستا خوښه ده، تیز چلیږي رخا، دا عاصفتن، سلو چلیږي رخا. ستا ګاډی ده، ته چې ګاډي ته وخېږي ستا خوښه ده، په قلار قلار باندې ځې، تعدیدي ده چې تیز یې که ګاډی. همدغه رنګې هوا هم وه د سلیمان علیه السلام خوښه ده، کله په قلار او کله تیز. دویم، اول چې به هوا تخ اوچت کو، نو اوله کې به سلو وه په قلار، بیا به اخره کې عاصفتن. اول حالت دی د رخاءن، اخري حالت دی عاصفتن، په اخره کې تیز. داسې خو نه چې ته په ګاډي کې کېنه او د اول نه چې کوم دی 120 ته وخېږي، نو اول نه خو لازمي خبرې ورو ګاډی سټارټ شي چې کوم دی، او بیا ورته به ګیرونه بدلې او روان بیا نه بیا وچتېږي. دغه شانتې د هغه هوا تخم تجري، دا چلېدله بامره، د هغه په امر، الی الارض التي، هغه ځمکې تبارکنا فیها چې موږ په دې کې برکت اچولی دی. نو عام حضرات فرمایي دا به شام ته لاړ، د شام نه به استخر ته لاړ، د استخر نه چې کم دی بیا به عموما مازیګر کې کابل ته لاړ. نو دا د هغه حکومت په دې به ګرځي، د صدر صاحب ګرځي، د خپل حکومت حال ګوري. نو خو مازیګر باندې عام دا د کابل ذکر کوي، دا کابل د هغه وخت نه چې کم دی مشهور ځای دی. وجه د هغې دا ده چې دا کابل داسې یو ښار دی که نه چې دا ډېر ښایسته ښکلی ځای دی، دا بې انتها اوچت دی، دا د عام سطح د سمندر نه ډیر زیات اوچت دی، او بیا چې اوچت دی د غرونو په منځ کې اوچت ځای دی، چاپېره ترې غرونه دی، خو کولو ځای دی. نو چې یو ځای د سمندر د سطح نه اوچت هم وي،
او غرونه هم ترې چاپېري او ښه کوله هم وي، نو داسې ښکلی ځای بل چېرته آب و هوا د دې هم ډېره مزېدار، ځکه چاپېره غرونه دي. نو دا چې د جلال آباد نه روان شي نو غونډه بیا دغه چړۍ ده داسې بنیغ روانې، او بیا چې اخر خیجي نو هر طرف نه چې کابل ته داخلیږي هر طرف نه دا لارې انتهایي ګرانې دي. د جلال آباد نه چې ځي نو دغه ځای ته دوی میپر ورته وایي. نو هغه دومره ګران غر دی چې په دې غر کې لار نه کېږي، نو ځینې ځای کې غر کټ کړی، ځینې کې بیا بیمان ورکړي، په هغه بیمانو باندې ګاډی تاویږي او خیجي. نو دومره ګران غر دی، په دې باندې تاویږي او خیجي. د دې خوا نه لار دومره سخته ده. بل طرف چې کوم د خوست په سیډ باندې لار ده نو هغه منځ کې داسې غرونه راغلي، دې خوا نه هم غر راغلی، اخوا نه هم غر راغلی، دې خوا نه هم غر راغلی. نو بیا د دې غرونو په دې منځ کې ګاډی چې تاویږي را تاویږي دغه شان دي. نو د کابل اغستل په زور باندې دا بې انتها ګران دي، په زور دا نشي اغستلی کېدی، ځکه چې د دې خوا نه ځې نو دا غر سر کې سړی ناست دی، بل دې ځای نه روان دی، نو څنګه به راخیږي. او د بل طرف نه چې راځې نو هلته دا غرونه دي، نو چې هغه ځای نه څو ښکاري دې غر نه ښکاري، دې نه چې راځې دې خوا بل غر دی، دې غرونو په دې منځ کې به تاویږي را تاویږي. شمالي نه چې راځې نو هلته دا غټ چې کوم ته د هندوکش غرونه چې ورته وایي، د خبرونو کې چې تاسو وایي که نه د زلزله شروع شوه د هندوکش د غرونو نه، د هندوکش غرونه هغه دي. نو هغه دومره دنګ غرونه دي چې د هغې سر ته خطی هم نشي، نو هغې سوري کړي دي، نو په هغه سورو کې ګاډی ځي، نو هغه داسې سوري کړي دي چې په هغې باندې تخمینا اوړی جمع واوره پرته وي. نو په هغه کې ځینې ځای غر سوری کړی او ځینې ځای کې ولا بیا برنډې ورکړي دي چې واوره ډایرک ځي چې سړک نه بندېږي. نو اخوانې دغه لار ده. نو په دې لارو کې دشمن راتلل او د کابل اخیستل دا ډېر زیات ګران دي. نو آب و هوای ښکلې ده. نو سلیمان علیه السلام به هلته چکر ته تو. نو بهر کې پخوا د دې چې کم تاریخ دی نو هغه تاریخ د دې هم ډېر مزیدار دی. دا ډېر صفا ښکلی ښار دی، دا بین الاقوامي ښار دی. دی کې ګن به دی یوازې دی نه کابلیانو، دا دنیا به دلته ګن نه پرېښودو، ځکه دلته د دنیا سیاحت خلک راځي. نو هر ملک خلکو به پخوا نه دا چې کم دی کوشش کو، دا 50-60 کاله خو په جګړو کې تیر شو، دی نه مخکې چې کم دی د کابل پوزیشن دا و چې د دنیا خلکو به دا صفا ساتو، ځکه خلک به راتلل چکر دپاره. نو په کابل کې د هغوی قانونو چې دلته اوس مثال میټرو دا جوړ شو، نو هغوی به هغه ګاډی چې کم ډېر لوګیا کوي دا به کابل کې نه پرېښودو، ښار کې به عام ګاډی هم نه پرېښودو. په 80 کاله 90 کاله وړاندې دې کې چې کم دی هغه د ګاډي سیسټم و چې کم به په کرنټ باندې چلیدل، په کرنټ ګاډی به ځکه چلو دا به ښار کې ګرځي، دې دپاره چې دا نور تیل چې سوځوي نو دا لوګیا کوي نو ښار خرابوي. دا له اوسه پورې پاکستان کې نشته که نه، او هغې 80 کاله پخوا پکې دا شی و، اوس خو به کیدای شي ختم شوی. نو په ښار کې به هغوی نانبایان نه پرېښودل، ډوډۍ پخول والا ډوډۍ چې پخی نو دې باندې ډېرې خشاک سوځېږي، دا لوګي کوي، دا به نه پرېښودل. دا به بهر چې کوم د کارخانې وي هغه کارخانو کې به چې کوم د ډوډۍ پخېدلې خاص قسم ډوډۍ بیا به هغه پیک کېدلې، دا پیک ډوډۍ به راتللې ښار ته. داسې چې کوم د نورې صفایانې نو هغه وخت کې 80 کاله 100 کاله وړاندې چې کوم دی د دې ښار دا انتظاماتو. اوس خو پکې جګړې کېدی چې اوس خو به غونډه خبره ترې نه غولداره به یې جوړه کړي، څه شی به یې جوړ کړی که نه. خو دا بین الاقوامي ښار و، څنګه چې بعضې ځایونه داسې یي لکه دوبۍ شوله، دوبۍ کې خپل اسم نشته، خو دوبۍ دا یو بین الاقوامي ځای دی. نور هغه شګستان دی، ښه صرف شګې دي، خو دا چې د دنیا د خلکو مرجع ده اوس. نو هر سړی هلته کوشش کوي د صفایي آبادي نو مازدیګر ټیم کې به سلیمان علیه السلام ته هلته احادیثو کې د دې تذکره راغلی. ابو داود 2 ځای حدیث ذکر کړی د کابل متعلق. عبدالرحمن صاحب چې کله غزا کوله د کابل نو صلات خوف یې په کابل کې کړی دی، د هغې ټکی ابو داود کې دا شتي. نو به هر کیف سلیمان علیه السلام به په دې خپل حکومت ګرځېد، دی حکومت و، نو کله به آل ته لاړ، کله به شام ته لاړ چې کوم دی تخ تجري بامره الى الارض التي اغز مکه بارکنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. او منګو په هر سیز باندې پوها. ومن الشیاطین او بعضې د شیطانانو نه من هغه یغوصونه چې غوپې به وهلې له د دپاره، سمندر کې به غوپې وهلې قیمتي کاڼي به یې ایستل. ویعملون دی به عمل کوه عملا کارونه دون ذلک غیر د دینه
آبادیانې به کولې، نور کارونه به وله کول. وکنا لهم موږ د هغې دپاره حافظین حفاظت کوونکي. الله فرشتې مقرر کړي وي چې شیطان به کار وکړو دی کار روانې دی بیا به کار خرابو نو په بل کار بیا واچو چې هغه کار نه به اوزګار کو بل کار باندې خو اوزګار بیا نه پرېښوده چې دا به اوزګار پرېښودل بیا به رواني کول نو د دې وجې نه به په کارونه مصروفول. نو کنا لهم حافظین. و ایوب یاد که ایوب علیه السلام اذ نادا کله چې د آواز وکړو ربه خپل رب ته. دا چې کوم دی روم علاقه باندې دی اوسېده ویلی شي د ده چې کوم بیبي وه دا د یوسف علیه السلام لور یا نوسۍ ده او دا ډېر مالداره پیغمبر و. الله جل جلاله ډېره غټه دنیا ورکړې وه. ان تر دې پورې بعضې ذکر کوي چې د 3,000 پورې د اوښانو او 7,000 پورې د ګړې بیزې وې داسې بچي و. نو څه دا ذکر کوي چې د وچې کم دی لوریانې وې او 3 زامنو، بعضې فرمایي 20 زامنو، بعضې فرمایي 14 زامنو 14 لوریانې وې. نو ښه ډېر بچي، ښه زامن، ښه نوسي، ښه ډېر مال. الله پاک په امتحان راوست، دا ټول ارث یې ترېنه واخیستل، زرګونه څاروي لاړ، بچي لاړ، بس تنې تنها ښځه خاون پاتې شو. بیا صرف دغه خاون الله بیمار کو. نو دغه ښځې به چې کوم دی د چا لوښي اینځل، د چا په کور کې خدمت کول، نوڼۍ ډوډۍ به پیدا کړه، خاون له بیا راوړه، زندګي دې ته ورسېدله. بیا مختلفې بیماریانې راغلي دي، صرف دومره معلومیږي د قرآن نه چې بیمار دی، ښه سختترینه بیماري پې تېره شوې ده. باقي وړاندې چې کومې قصې نو دا زیات اسرائیلي واقعات دي. نو 18 کاله 18 کاله پورې دا داسې بیمار دی. یو ځل ورته ښځې وویل چې ته خو د الله پیغمبر یې، الله نه وغواړه چې صحت درکړي که نه. ورته یې دا راته ووایه چې موږ د خوشحالی ژوند تېروو که نه، چې بچي مو انګیندې وي، نوسي وو، ډېر مالو. نو څونه وخت مو تېر کړی و؟ هغه تېره به طوري مثال 20 کاله 30 کاله، دونه مو ډېر د مزو ژوند تېر کړی. نو ورته یې صبر وکړه چې دا تکلیف خو هغو نه پوره شي که نه، چې دا تکلیف خو د راحت سر په سر خو شي. دې نه مخکې ما له حیا راځي، څنګه د الله نه سوال وکړم؟ الله به راته نه وایي چې د دونه مزې دې کولې، اوس تکلیف شو نو په دې صبر نشي کولی. نو کافي زمانې صبر وکړو، 18 کاله 13 کالو پورې. دا د انبیاو شان دا په صبر عمل دی. اوس تضرع عاجزۍ باندې نو بیا الله نه سوال وکړو. دا مفسرین حضرات فرمایي چې بیبي را روانه ده، شیطان ځان سره د خپل شیطانان جمع کړي دي، لار کې ناست دی، د ځان یې طبیب جوړ کړی دی او دا شیطانان ځان ته راغونډ کړي دي، دا خلک دوايانې ترېنه اخلي. چې دا ښځه راله ویې کتل چې څه چل دی، وایي دا ډېر غټ ډاکټر صاحب راغلی دی، علاجونه کوي. ده وی چې زما خاون خو بیمار دی، خو ما سره خو پیسې نشته. نو شیطان ورته وی زه دوی در کوم، خیر د پیسې د نه، بس دا به دوی خپل خاون ته ورکي او دونه به ووایي چې دا زما خاون دی ډاکټر صاحب جوړ کو. اوس ذهن او فکر وایه. ښځې وی چې دا څه خبره خو نه ده، خلک مجازي نسبت کوي. موږ ویل که د پلانکي ډاکټر زموږ دپاره ډېر چې کوم دا خبره علاج مفید شو، نور علاج خو الله کوي. او د ابلیس دا خیر چې دا د پیغمبر کور دی، دا پاک کور دی، په دې کې چې دا دومره خبره ورننه باسم چې د دې شفا نسبت صرف ماته وشي، دا غټه خبره ده. نو چې هغه کور ته دوی راوړه، خاوند ترې نه تپوس وکړو، ده ورته غونډه قصه بیان کړه، خو پیغمبر دی هغه ته پته ولګېده چې دا ابلیس دی. نو بیا یې الله ته سوال وکړو، الله په دې مال نه ومه خفه، په دې بچو نه ومه خفه، په دې خپلې بیمارۍ نه ومه خفه، خو اوس ابلیس زما په دین باندې حمله وکړه. نو الله پاک یې مولا اجابت وکړو. الله ته چې کوم دی سو خپه ځمکې ته راواچوه. بس ایوب علیه السلام خپه ځمکې ته راواچوله. فی الحال اوبه شروع شولې، اوبه شروع شو چې کوم دی اوس کا عمل همو دننه خېټې ته مکمل دننه شپه، دا نورې په سر راواچوه. نو اوبه په سر اچول نو مرهم پټې وه، نو بیا بیمار او یا اقه جوان ټیک ټاک. نو الله موږ ورې اجابت وکړو. وایوب اذ نادى ربه، کله چې آواز وکړ خپل رب ته، انی مسنی الضر، بېشک رسېدلی ما ته ضرر، وانت ارحم الراحمین، ته رحم کوونکی د رحم کوونکو نه. فاستجبنا له، موږ اجابت وکړو د هغه دپاره، فکشفنا، موږ لرې کړو ما به هغه چې په دو من ضر ضرر، واعطیناه، موږ ورکړو هغه ته اهله، د هغې اهل، ومثلهم معهم، او د هغې مثل نور،
الله هغه متجمدي کړو او دومره ولا نورم ورکړو. او دویم قول دا دی چې نه هغه وفات شوي وو، بیا الله ځواني صحت ورکو، د هغې په ډبل الله بچي او مال ورک. من عندنا زمون رحمت من عندنا، دا رحمت زمون د خوانه و ذکر او دا نصیحت للعابدین د پاره د عبادت کوونکو. الله په داسې مال راتوي کو کنه. بخاری کې روایت دی یو ځل د لمبل چې کوم دی غسل کول نو چې قتل د پاسه چې کوم دی د سرو باران شوروش د ملخانو په شکل باندې څنګه چې ملخ وي داسې د سرو باران دی جو دا خپل لمبل پرېښود چې کوم دی هغه سره راجمع کوي الله ورته زما پیغمبره تعالی مې څومره مال درکړی په هغې مړ نه شوې. وی الله پاکه ستا په رحمت او ستا په نعمت څوک مړېږي نو په چا باندې چې د سرو باران وشي نو هغه به څونه مالداره کېږي که د سرو باران یې پې بیا وکړو. و اسماعیل یاد که اسماعیل علیه السلام او ادریس علیه السلام او ذکیف علیه السلام کل من الصابرین دا ټول د صبر کوونکو نه. و ادخلناهم ما دوی داخل که په رحمتنا په خپل رحمت کې انهم بېشکه دوی من الصالحین دو د صالحانو نه. و ذنون یاد که ذنون خاوند می یونس علیه السلام اذ ذهب کله چې دی لاړو مغاضبا غضبناکو پس ظن د ګمان وکړو الله نقدر علیه چې موږ به تنګسیا رانولو په ده به پریشانی رانه شي. فنادا نو موږ پې پریشانی او تنګسیا راوسته. आवाज یو کو فی ظلمات په تورتمونو کې سورت یونس کې دا وضاحت ویلو الله اله نشته لایق د عبادت الا انت مگر تی سبحانك پاکی دستا د پاره انی کنت من الظالمین بشک زیم د ظالمانو نه. ما زیته او کو په خپل ځان باندې فاستجبنا له موږ دغه د پاره اجابت کو سوال مولا قبول کو. الله فرمای چې څنګه مو د اخلاص کو ونجیناه مخلاص ورکو د من الغم د غم نو کذالک هم دارګ ننجی المؤمنین مخلاص ورکو مؤمنانو ته نو ار پریشانه او غم زده واره د پر لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا وایا. و زکریا علیه السلام اذنادا کله چې د आवाज وکړ رب خپل رب ته رب ای زما رب لا تذرنی ما پرېږدې ما فردن یوازې و انت خیر الوارثین ته غوره وراثت وړونکی مالا وارث راکې. درېمه پاره کې د هغه وضاحت هم کوو. فاستجبنا له موږ د هغه دپاره اجابت وکړو وهبنا له موږ وبخو هغه ته یحیی علیه السلام واصلحنا له زوجه موږ صالح کړه د هغه بیبي د اولاد دپاره انهم بېشکه دوی کانو یصارعون دوی اوجلتي کوله فی الخیرات په نیکو کې ویدعوننا موږ یې بللو رغبا په مینه و رهبه او په یره وکانو لنا خاشعین دوی زموږ دپاره عاجزي کوونکي. والتي هغه زنانه احسنت فرجها چې هغه محفوظ کړې وه خپله شرمګاه دا حضرت مریم ده. فنفخنا من پوکیو کو فیها پاغه گریوان کې من روحنا د خپل روحنا وجعلناها من وګرځول دغه زنانه وابنها او د غزوی عیسی علیه السلام آیت للعالمین نشانه د پاره د مخلوق. ان هذه امتکم بشک د استاسو امت امتا واحده یو جماعت دی وانا ربکم زستاسو رب فاعبدون زما عبادت کوئ. وتقطعوا امرهم دی بیل بیل کو امر بینهم په خپل مینس کې یا د بیلتون د اهل کتاب و یهودیانو د نصرانیانو چا عیسی علیه السلام ته یو شانتی نسبت کو خدای ته جوړ کو چا ورته بل شانتی نسبت کو بد عمله ښځه بچی ورته وی یا تقطعوا امرهم نصرانیانو ته راجع که دوی بیل بیل کو دا امر چا چې کوم دی ورته خدای وی چا د خدای زوی ورته وی چا ورته دریم خدای وی. کل الینا راجعون دا ټول به موږ ته دی رجوع وي. افمن یعمل هغه څوک چې عمل کوي من الصالحات د نیکونه وهو مؤمن دی حال کې چې دی مؤمن وي فلا کفران لسعیه نه به یې ناشکري د هغه د کوشش د هغه چې څومره کوشش دی هغه قدردان جمع کولی شي. و انا له کاتبون بېشکه موږ د هغې دپاره لیکونکي یو. وحرام علی قریة او حرام دی په کلي والا اهلکناها چې موږ هلاک کړي انهم لا يرجعون الى الدنيا. ظاهری اشکال دا پیدا کیږي چې حرام دی په کلي والا چې ما هلاک کړي دي لا يرجعون دا نه راتلل دنیا ته حرام شو. نو چې نه راتلل دنیا ته حرام دی نو راتګ واجب شو کنه. بیا خو چې دا څومره هلاک شوي دي په کار ده چې دنیا ته راشي هغه یو هم رانل نه د دې وجې نه یو جواب کوي شي لا زاید نو حرام حرام دی پکل والا اهلکناها چې ما هلاک کړي په دنیا کې انهم یرجعون حرام دا دی چې دی واپس شي واپسی حرام ده نشي راتللی بس یو ځل د دنیا نه لاړې بیا تلی. دویم دا حرام چې کوم دی قاموس معنی یې وکړې د لازم واجب لازم او واجب د دغه لازم او واجب په معنا باندې شاه عبدالقادر صاحب
هغه معنی کوي چې کم دی لازم و واجب ہو چکا ہے. نو حرام لازم شوی دی علی قریة په کلی والا اهلکناها چې ما هلاک کړي دي انهم لا یرجعون. دا لازم دی چې لا یرجعون دی به واپس نه کوي. یو ځل لاړې نو بیا دا لازم د واپس نشي راتللی حتی تر دې اذا فتحت یاجوج دا واپس نشته تر قیامت پورې قیامت نشانات کولو شي یاجوج او ماجوج وهم او دیبا من کل حدب د هر اوچت زین ینسلون را خویږي را روان دي خو دومره ډیر دي ته بیا ګنې دا را خویږي را تولیږي. واقترب الوعد الحق نزدې راله وعده حقه فاذا هي پس اچانک به شاخصة بوټي راوتلي وي ابصار الذین سترګې د هغه کسانو کفرو چې کافران دي. یا ویلنا افسوس د موږ دپاره قد کنا فی غفلة من هذا تاخیر سره موږ په غفلت کې د دینا بل کنا ظالمین بلکې موږ ظالمان. انکم بشک تاسو ما تعبدون هغه چې تاسو عبادت کوئ من دون الله غیر د الله نه حسب جهنم دا به وي خشاک د جهنم انتم لها واردون تاسو به په دې باندې داخلي دن کې تاسو به ټول دې ته ورځئ. لو کان هؤلاء کوي دا ستاسو خدایان الهتن دا حقیقتا خدایان وې ما وردوها دی به نه ورغلي جهنم ته که دا خدایان وې نو ولې به جهنم ته ورتلل. وکل او دا ټول به فیها په دې جهنم کې خالدون همیشئ لهم دوی دپاره فیها په دې جهنم کې به زفیر اوازونه وي وهم دوی به فیها لا یسمعون په دې جهنم کې څه نه اوري د وجې د جوش د جهنم نه. د جهنم جوش داسې دی چې دی د یو بل خبره نه اوري. دا آیت چې نازل شو چې تاسو ستاسو خدایان دا د جهنم خشا کې جهنم ته به داخلېږئ. مکه مکرمه کې یو سړی و عبدالله ابن زبعره یې ورته وی. هغه رالی پیغمبر علیه صلات وسلام ته وی دا چې کم تا ووی چېرې تاسو ستاسو دا خدایان دا ټول به چې کم دی په جهنم کې وي دا ته رښتیا وی چې الله داسې وی او بیا خو صحیح ده نو که موږ د بوتانو عبادت کړی دی نو بعضې خلکو خو د عیسی علیه السلام هم عبادت کړی دی د عزیر علیه السلام خو هم شوی دی د فرشتو خو هم شوی دی بیا به دا ټول زموږ سره په جهنم کې. نو الله جل جلاله فرمایي نه اول خو دی په دې خبر هم دی پوه شوی دلته چې الله ذکر کوي نو دا ذکر کوي چې تاسو وما تعبدون هغه چې تاسو عبادت کوئ ما نو دلته ما ټکی دی ما راځي د پاره د غیر ذی العقل دا کاڼي دا ونې چې تاسو د دې عبادت دا به د سره جهنم کی په خلاف د انبیاو نه په خلاف د صالحانو نه په خلاف د فرشتو نه هغه سما خو نه دی د سره په دې ټکي کې داخل نه دي خو بیا دا بېوقوفه دی. الله فرمایي ان الذین بېشکه هغه کسان سبقت چې وړاندې شوي ده لهم د هغوی دپاره من الحسنا زموږ د خوا نه خوالی کلمت الحسنا چې هغوی د مخکې نه ایمان دی او صالحان دي اولئک دی به عنها د دغه جهنم نه مبعدون لرې ایستلی شي لا یسمعون دی به نه اوري حسیسها د هغې اواز وهم او دی به فی مشتهت هغه چې دوی خوښوي انفسهم د هغې نفسونه خالدون په هغه کې به همیشئ لا یحزنهم الفزع الاکبر غمجن به نه کي دوی لره هغه ګبراهټ لوی د قیامت دغه لوی اواز د هغې نه به دوی غمجن نه وي. وتتلقاهم الملائکة مخامخ کېږي به دوی سره فرشتې ورته وایي به هذا یومکم الذي دا ستاسو هغه ورځ د کنتم توعدون چې ستاسو سره وعده کولی شوله. یوم نطوي السما کطوی سجل للکتب درې ترجمې دلته کوي شي. بعضې فرمایي سجل دا د پیغمبر علیه السلام منشي دی او کاتب دی او ابو داود کې دا روایت شته د اسمانونه به موږ داسې راونغاړو یو سیټ ته به کېدو څنګه چې ستا دا منشي لیکل وکړي او بیا دا منشي دا کاغذونه داسې راغونډوي داسې به موږ د اسمان راغونډ کړو. نو یوم هغه ورځ نطوي السما موږ به راونغاړو اسمان کطوی سجل په شان د نغښتلو د سجل منشي للکتب دغه خپلو کتابونو او کاغذونو لره دی چې څنګه کاغذونه رانغړي داسې به موږ اسمان راونغاړو. لیکن په دې کې کمزورتیا دا ده چې د پیغمبر علیه السلام په کاتبینو کې د سجل په نوم باندې کاتب ثابت نه دی اگر چې دا روایت ابو داود کې شته. حافظ ابن تیمیه حافظ ابن قیم او بعضې نورو حضراتو په دې رد کړی دی. دویم دوی فرمایي دویمه ترجمه چې سجل دا د یو فرشتې نوم دی نو بیا معنا دا ده چې دا فرشته چې کوم دی کاغذونو کې لیکل وکړي نو بیا دا راغونډ کړي. د یوم هغه ورځ نطوي السما موږ راونغاړو اسمان
کطوی سجل پشان دران غختلو د پرشتې للکتب کاغذونو لرا پرشته چې لیکل کړي دا کاغذونه را غونډي داسې به موږ اسمان را غونډ. دریم سجل چې کوم دی دا ویل شي کاغذ ته او کتب نه مراد مکتوبات دی لیکل نو بیا معنا دا ده یوم هغه ورځ نطوي السما موږ به راونغاړو اسمان کطوی سجل پشان د نغختلو د کاغذ پشان د نغختلو د دې بستې للکتب للمکتوب لیکلو باندې تا په دې کاغذ کې لیکل وکړو بیا په دا کاغذ راتاو کې دا لیکلې په دې منځ کې راتاو شول څنګه چې دا کاغذ مشتمل شو دا لیکلې په دې منځ کې راغون شو داسې به موږ د اسمان دا ونغاړو سیټ ته به کو کما بدأنا څنګه چې موږ اول پیدا کړو موږ ته سګرانو نه اول خلق په اول پیدایش سنعيده دقه سی به موږ دوباره پیدا کوو د سی به دوباره غون کو وعدا علينا دا وعده په موږ باندې ان كنا فاعلين بشک موږ یو کون کی ولقد كتبنا في الزبور تاخي سره موږ لیکل کړو په زبور کې من بعد ذکر پس د ذکرنا پس د توحیدنا دا مو پکې لیکلو ان الارض بشک ازمکا یرثها دا په وراثت سره وړي عباد الصالحون بندگان نیکان. زبور کې دا مضمون چې زمکه به وراثت سره نیکان بندگان وړي. مستشرقین په دې باندې اعتراض کړي دی پته لګي تاسو هغه نیکان بندگان نه یې که تاسو هغه وی خو زمکه به تاسو سره وکنه تاسو سره خو نشتی دا خو د غیر مسلمو سره زمکه ډیره ده نه د دې څو مطلب یو مطلب ویلی شي دلته د زمکې نه مراد د جنت زمکه ده د دنیا زمکه نه ده. موږ لیکلي په زبور کې دا من بعد ذکر ان الارض زمکه د جنت یرثها دا به وراثت سره وړي عباد الصالحون زما بندگان نیکان د جنت زمکه نیکانو ته ورکوم. نو دا وړاندې چې کوم دی بل صورت کې مضمون دا روان دی هلته ذکر کېږي. نو هلته چې جنتیان جنت ته لاړ شي نو هلته به دوی وایي چې کوم دی الحمدلله الذي اورثنا الارض دا ځمکه موږ له په وراثت کې راکړه نتبوأ حیث نشاء چې کوم ځای مو خوښي هلته ګرځو. نو وراثت د جنتي ځمکې دی او هغه مسلمان مؤمن ته میلاویږي. دویم که ومنلی شي مراد د دې ځمکې نه د دنیا ځمکه ده نو بعیده نه ده. الله جل جلاله چې وعده کړې وه د دنیا ځمکه ورکوم نو ورسره په زبور کې دا مضمون اومو چې دا به د 1000 کالو پورې دوی سره او بیا مسلمانانو په دنیا باندې چې کوم د حقیقت دی چې دقسې حکومت کړی دی څه خو داسې په دنیا کې چې دا مسلمانانو د هغې حکومت او چې په کوم ځای کې غیر مسلم وو هغوی د مسلمانانو د اډر لاندې وو هغوی د مسلمانانو د اډر لاندې وو چې دا شروع شي که نه مثال دلته دا تمام هندوستان داسې پسې روان شي چې کوم د ایران افغانستان اخوا ازبکستان تاجکستان کرغزستان او ارمنیه او آذربایجان دا ټول اسلامي حکومتونه بیا داسې په هغه طرف مصر او داسې پسې لاړ شي افریقې پورې د اسلامي حکومتو او چې کم غیر مسلمو هغوی به د دوی نه یریدل. هغه مخکینی زمانه خو پرېږده وه هغه مخکې نږدې زمانه کې 1834 نه وړاندې 1834 نه وړاندې بلکې دا وایي چې په 1830 کې یو سل کاله چې کم دی لا نه پوره کېږي دونه ریوس مخکې لاړ شي که نه یا چې کوم د سونه پکې پوره کېږي دونه زمانه کې په دې دنیا کې هغه وخت کې غټ چې کوم د حکومتونه چې منلی شول نو 3 حکومتونه یو د برطانیې حکومت په هندوستان باندې د هغې حکومت یو روسیان سودت یونین یو او دویم چې کوم د ترکو حکومت د ترکو خلافت عثمانیه وه دا 3 دنیا کې غټ بلاکونه دا غټ حکومتونه او دا نور دومره پکې ونه خو دا غټ حکومتونه پکې 3 د دې 3 په دې خپل منځ کې چې کوم به د ترکو بادشاه نو هغه ته به ملک اعظم به د ترکو بادشاه ته به ملک اعظم به د ده سره مقابل کې دا 2 بلاکه نورم وو یو چې کوم دی دا برطانیو او بل د سودتیانو روسیانو خو د هغوی سره د دې نه چې دا طاقتونه وو خو په مقابل د ترکو کې دا ورکوټي
نو چې د ترکو بادشاه به هغه ته بیا ملک اعظم به د تمام دنیا بادشاه. او د هغې خلافت عثمانیه کې چې د نورو غیر مسلمو کومه تحفې ورکړي دي ترکو ته جی پټې نه دي، اوس هم د هغې په عجایبګرو کې پرتې دي، د هغې په عجایبګر کې پرتې دي. په دنیا کې د ټولو نه مالدار ترین عجایبګر دا د ترکو دی، او دومره مال پکې پروت دی چې دا که وران هم شي دی په سوکرت یې په واپس جوړولی هم شي. دا د کم ځای نه راغلي، دا د دنیا د دوی ماتحت وه. 1834 کې یو سړي بغاوت وکړو مکه مکرمه کې، په شا باندې بل څوک ولاړو، هغه بغاوت د وجې نه د ترکو هغه حکومت لاړ دړې وړې شو. نو دړې وړې شو چې کم دی، نو دنیا کې مسلمانان پوټي پوټي تقسیم شول، تو قوت ختم شو. نو دوی ته الله دا ورکړی او د خپله وعده ورسره صادقه کړې ده چې دا به ستاسو وراثت وي عباد صالحون. ان فی هذا بشک پدې کې لبلاغا پدې کې دعوت دی لقوم عابدین، هغه قوم د پاره چې هغوی عبادت کوي. وما ارسلناک موږ ته نه لېږلی الا رحمتا للعالمین مگر رحمت د پاره د مخلوق. وما ارسلناک الا رحمتا، رحمت خو وصف دی، پکه ضمیر ذات مع الوصف دی نه حملیږي. ادینا دو جواب مختصر کویش، یو دا چې رحمت مصدر معنا د فاعل سره دی. وما ارسلناک موږ ته نه لېږلی الا راحما للعالمین، مگر ته رحم کوونکی په عالم باندې. خو دا رحم کوونکی ستا رحمت دومره سوا دی چې ته ټول رحمت ګرځېدلی نو. دویم دا جی صفت نه دی، دا مفعول له دی. وما ارسلناک موږ نه لېږلی ته الا لاجل الرحمت للعالمین، مگر د پاره د رحمت په مخلوق، د اجل الرحمه د پاره د رحمت. قاضي عیاض صاحب یو کتاب د شفا ورته وایي، په شفا کې هغه ذکر کړي دي چې یو ځل د جبریل نه تپوس وشو چې الله فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، د عالم د پاره رحمت. نو په دې عالم کې خو جبریل ته مې تا ته څه پته لګېدلې چې د پیغمبر علیه السلام د رحمت څه کرشمه تا ته رسېدلې ده. الله خو د پیغمبر صفت ذکر کوي ته رحمت ټیک د انسانانو ته ورسېده، زناورو ته ورسېده، وحوشو طیرو ته رحمت. خو په دې عالم کې خو جبریل ته هم یې، نو تا ته څه پته لګېدلې ده چې د پیغمبر رحمت تا ته کومه اندازه رسېدلی دی؟ او ما ته معلومه شوې ده. د دې نه وړاندې چې ما څونه انبیاو ته وحی راوړې ده، د الله حکم دی ما وحی راوړې ده، خو ما ته دا پته نه وه چې د جبریل د الله په نس څه حیثیت دی، دا ما ته پته نه وه. کله چې ما پیغمبر علیه صلات وسلام ته د قرآن وحی شروع کړه، نو بیا ما ته خپل ځان معلوم شو چې جبریل تم صحیح ښه دا په قرآن کې دا دی چې کوم دی ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. چې ما پیغمبر ته وحی راوړه نو ما ته پته ولګي چې جبریل هغه شخص دی چې طاقتور دی، د الله په نس مرتبه هم شته، مطاع د الله په نس باندې چې کوم دی دا نورې فرشتې د هغه تابعداري دي. نو ما ته خپل صفات معلوم شو چې ښه ته خو مطاع یې. بابا بیا معنا کوله په صدر اعظم سره، دا د فرشتو وزیر اعظم صاحب دی. نو وایي چې دا وحی مې پیغمبر ته راوړه نو ما ته خپل ځان معلوم شو چې جبریل ستا څه حیثیت دی، هغه رحمت وایي دا چې ما ته خپل ځان معلوم شو. نو رحمتا للعالمین بیا ډېر د الله مخلوق سره چې کوم د هغه مهربانیانې دي. قل ورته وایي انما یوحا بېشکه وحی کېږي له ما ته انما الهکم بېشکه معبود ستاسو اله واحد معبود دی یو. فهل انتم مسلمون، آیا تاسو مسلمانان؟ استفهام په معنا د امر سره اسلمو. فإن تولوا پس کدی وګرځیدل فقل ورته وایي آذنتکم ما اعلان کړی تاسو تعالی سوا برابر. وإن ادري زه نه پوهېږم قریب آیا نږدې دی ام بعید یا لرې دی ما توعدون، کم چې ستاسو سره وعده کېږي نو دا عذاب نږدې دی او که لرې. انه یعلم الجهر بېشک الله پوهېږي په تیزه من القول د وینا نه، ویعلم پوهېږي ما تکتمون هغه چې تاسو پټوئ. وإن ادري او زه نه پوهېږم لعله شاید چې دا تاخیر فتنة لکم امتحان وي ستاسو دپاره، ومتاع او فایده الی حین تر څه وخته پورې. قال پیغمبر او فرمیل رب حکم یا الله فیصله وکړي بالحق په حق سره. وربنا الرحمن زموږ رب دی مهربان ذات، المستعان د هغه نه امداد غوښتی شوی دی، علی ما تصفون هغه چې تاسو بیان کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم. سورة حج د وړاندې سورت اخیره کې قیامت د مضمونو ان ادري اقریب ام بعید ما توعدون، قیامت مضمون
همدارنګه چې کوم دی رب احکم الله فیصله وکي قیامت کې الله فیصله کوي. سورت ابتدا کې د قیامت مضمون ذکر کیږي. یا ایها الناس اے انسانانو اتقوا ربکم ویرګي د خپل رب نه ان زلزله الساعه بشک زلزله د قیامت شیء عظیم دا د سیز لوی دا لوی سیز د احادیثو کې د دې چې کوم د وضاحت راغله پیغمبر علیه السلام یو ځل او فرمایل قیامت کې الله آدم علیه السلام ته او فرمایي په خپل اولاد کې ابعث بعث النار د دې خپل بچو نه د جهنم عیسی را به لکه آدم علیه السلام وی الله ما ته څه پته زما بچو کې د جهنم عیسی کمه ده الله به تو فرمایي په هر زرو کې 999 دا د جهنم عیسی ده یو پکې جنتی دی 999 دا جهنميان دي دا هغه ورځ ده چې دا اواز سره به ماشومان بوډاګان شي. صحابه حضرات ډېر خفه شول دا خو برباد شو. پیغمبر علیه السلام دوی له خوش خبرې ورته تاسو نه خوشحاله دي چې تاسو په دې کې نه د الله دومره مخلوقات دي که نه چې تاسو یې ذره حصه هم نه رسېږئ په دې نه خوشحالېږئ چې تاسو څلورمه حصه جنتیان شئ. صحابه الحمدلله په دې نه خوشحالېږئ چې تاسو درېمه حصه جنتیان شئ دی وی الحمدلله تاسو نیم په نیمه جنتیان شئ دی وی الحمدلله په دې نه خوشحالېږئ دوی حصې جنتیان به تاسو یې او ستاسو حیثیت د دې نورو کافرانو مقابل کې داسې دی لکه د غویي رنګ دی تور او په هغه باندې سپین ټاکی دی غویی د سپین په هغه تور ټاکی دی دا ټاکی پکې څومره کم وي تاسو دومره کم یې ښه دا هغه ورځ ده. اوس دا زلزله الساعه دا د قیامت لومبنۍ شپېلې نه به مخکې که وروستو به دواړه قولونه د مفسرینو شته. بعضې فرمایي دا د قیامت راتګ نه مخکې به جلالین وغیرې په دې باندې ذهاب کړی او دا ګوري د وروستو چې ګوره دلته امیدواره زنانه ده پی ورکوونکې زنانه ده دا دنیا کې وي آخرت کې پی ورکول نشته نه دا دنیا سره لګي او ځینې حضرات د آخرت سره لګي نو بیا دا ذکر کول به طوري مثال دي. نو ان زلزله الساعه بشک زلزله د قیامت شیء عظیم یو عظیم سیز دی یوم هغه ورځ ترونها چې تاسو ګورئ دغه ساعت تذهل غافله بشي کل مرضعه هر پی ورکون کې عما ارضعت هغه چې دی پی ورکوي وتدع وبزیږي کل ذات حمل اره خاوند د امید حملها خپل امید که دنیا سره ولګي نو امید شته پی ورکول شته بیا خو واضحه ده او که آخرت سره ولګي نو بیا معنا دا به طوري تمثیل دی دا دومره سخته ده که التم یوه زنانه داسې وي چې امیدې وي هغه به وزیږئ التم که یوه زنانه بچي له پی ورکوي د هغې نه به غافله شي. وتر الناس تبین انسانان سکارا نشا د پوډریانو په شان ته پاسیږي او سملي هلکه پوډر یې سکري دي نه وما هم نه دی بسکارا نشه نه دي ولکن عذاب الله شدید لیکن د الله عذاب دی سخت. ومن الناس بعض د انسانانو نه من هغه دی یجادل فی الله چې دی جګړې کوي د الله په توحید کې بغیر علم بې علمه ویتبع تابعداري کوي کل شیطان مرید د هر شیطان سرکشه کتب علیه مقرر دی په ده باندې انه من تولاه هغه څوک چې د سره دوستي وکړي فانه یضله دا شیطان به دی ګمراه کړي ویهدیه د تبوخ الی عذاب السعیر عذاب سوځونکی. یا ایها الناس ای انسانانو ان کنتم فی ریب که تاسو په شک من البعث قیامت کې دا صورت کې اهم مضمون د قیامت ذکر کیږي نو یو دلیل دلته ذکر کیږي یو دلیل مخکې بیا وړاندې په نتیجه مرتب ذکر کولی شي. یو دلیل دا دی تاسو شک په بعث کې نه فإنا خلقناکم بشک ما تاسو پیدا کړي من تراب د خورنا نو دا اول پیدایش دلیل د دوباره د اعاده د پیدایش دی. ثم من نطفه به د نطفه نه ثم من علقه به ټوکړه د وینې نه ثم من مضغه به د کرپندې غوښې نه مخلقه و غیر مخلقه. مخلق څه هغه دي چې کنه مخلقه عبدالله مسعود سے فرمایي چې کله دا نطفه محل ته لاړ شي فرشته په لاس کې راوالي الله پاکه پیدایش مادي ته ورسوم که ځای کم نو چې الله اډر وکړي لرې کا وغورځوه نو غیر مخلقه او چې الله وي برقرار کا نو مخلقه زیاده پیدایش کې له ځای ورکړي. دویم چې کوم دی کله چې دا نطفه خپل ځای ته ورسیږي او الله غواړي چې د دې نه انسان پیدا کړي فرشته اډر کوي مخلقتن تام خلقت پورا شکل ولا ورکم وغیر مخلقه که شکل کم کم وقت نه کندم کا یو وخت ته کندم کا هغه شانتي پیدا کی د الله اډر وی لنبین لکم چې موږ بیان وکړو تاسو د پاره
ونقر قرار ورکو فی الارحام په رحمونو د میندو کې ما نشاء هغه چې زموږ خوښه شي الی اجل مسمى ټیم مقرره پورې ثم نخرجکم بیا موږ تاسو راوباسو طفلا ماشومان. اشکال دا دی چې نخرجکم مفعول اول دی او طفل مفعول ثانی دی، دا خو په هغې نه حملیږي. کوم جمع ده او طفل خو دا مفرد دی. نه جواب ته نه دا دی چې طفل دا مصدر دی، په دې کې افراد تثنیت جمعیت برابري. نخرجکم تاسو راوباسم طفلا مفرد دی خو جمعیت سره برابر دی، نو معنی د اطفالا تاسو ماشومان پیدا کړم. دویم ویلی شي دا طفل مفرد راغلی په اعتبار د ارواحد سره، نو نخرجکم زه راوباسم تاسو هر یو کس طفلا ماشوم، هر یو بیا په اعتبار د ارواحد سره هر یو کس هغه طفل وي. بیا ستاسو تربیت وکړی شي ثم لتبلغوا بیا تاسو ورسیږئ اشدکم خپل قوت ته، نو بیا ځوان شي نو بیا ټوپۍ کږه کیږي یا چې کوم د سټوکې په یو طرف واړئ سر یې کوږ کړی او شپېلې ورته وایي دا غرونه خو ما جوړ کړي دي مړه. ومنکم بعضې په تاسو کې من هغه دی توفا وفات شي الک والی په ځوانۍ کې، ومنکم بعضې په تاسو کې من هغه دی یرد واپس شي الی ارض العمر بیکاره عمر ته ډېر بوډا شي، لکۍ لا یعلم دې دپاره بیا دی نه پوهېږي من بعد علم پس د پوهې نه شیئا په هېڅ څیزو، بیا په څه نه پوهېږي، بیا په دې هم نه پوهېږي چې زه مړ شم او که زه وږی یم، بیا په دې هم نه پوهېږي چې دا ما 50 کاله منځونه کول دا مونځ خلک څنګه کوي، هم ترې نه هېر شي. وتر الارض دا یو دلیل چې ستا پیدایش دا دلیل د دې دی چې دوباره دې پیدا کولی شي. وتر الارض دویم دلیل په قیامت باندې ځمکې ته وګوره، ځمکه الله څنګه تازه کړه، دقسې به دا قیامت کې هم تا راوباسي دي نه. ته به یې دا ځمکه حامدتن ته به دا ګورې اوچه، پیدا انزلنا علیها الماء کله چې موږ نازل کو په دې باندې اوبه اهتزت دا په حرکت کې راشي، وربت او راوچته شي، وانبتت او زرغون کی من کل زوج بهیج هر جوړه گیاګانې تازه. ذالک دا بان الله بیشک الله پاک هو الحق الله حق دی ثابت دی، وانه بیشک الله پاک یحیی الموتى جمدی کوي مړه، وانه علی کل شیء قدیر الله په هر شي قدرت والا دی. دوه غټ دلایل ذکر شول، اوس دای نتیجه ده. وان الساعه آتیه قیامت راتلونکې دی لا ریب فیها په دې کې شک نشته، وان الله بیشک الله پاک یبعث پورته کوي به من فی القبور هغه چې دي په قبرونو کې، ومن الناس بعضې د انسانانو نه من هغه دی یجادل فی الله چې دوی جګړې کوي د الله په توحید کې بغیر علم بغیر د څه علم نه، دوی سره دلیل عقلی نشته، ولا هدن د دوی سره دلیل وحیم نشته، ولا کتاب منیر او نشته سره کتاب روښانه دلیل نقلی نشته. سړی چې بحث کوي خو د هغه سره څه دلیل وي، چې دوی سره نه دلیل چې کوم د عقلي شته نه د وحی شته نه ورسره نقل شته. ثانی فیه د تعاون کې د خپل اړخ دی اړخ تو کې لیضل انجام دا شي چې د ګمراه شي عن سبیل الله د لارې د الله نه، له د لپاره فی دنیا خزي په دنیا کې شرمندګي ده، ونذیقه موږ به درته ورسوو یوم القیامت په ورځ د قیامت عذاب الحریق عذاب سوځونکی. ذالک دا بما قدمت یداک په سبب د هغه چې مخکې کړي ستا لاسونو، وان الله بیشک الله پاک لیس نه دی بظلام للعبید ظلم کوونکی په خپلو بندګانو. ومن الناس بعضې د انسانانو نه من هغه دی یعبد الله چې دی عبادت کوي د الله علی حرف ویلی شي طرف ته، دلته دا کنایه د شک نه، د الله بندگی کوي په شک باندې، یره که دا دین برقرار شي او غلبه د مسلمان وي بیا د هغې ملګری یم، خو که چېرې دی کمزوري شي چې بیا مې د نورو سره هم یارانه برابري نو په داسې شک باندې عبادت کوي. فإن اصابه خیر که ورته ورسیږي خیر صحت او مال په اسلام کې اطمئن به بیا په دې مطمئن شي. حرف چې کوم دی دا کناره ده، بس په دې کناره باندې ولاړ دی، مخکې جهنم ته پرېوتل دي، که ایمان باندې مضبوط کېږي نو واپس کېدل دي. دا بعضې هغه دي چې دا عبادت کوي په کناره. فإن اصابه خیر که ورته ورسیږي صحت او مال او عافیت اطمئن به نو مطمئن شي، نو ځان کلک کي په اسلام. وإن اصابه که ورسیږي دته فتنة تکلیف انقلب واپس شي علی وجهه په مخ باندې بیا کفر ته لاړ شي، خسرت دنیا والآخرة د تاوان شو په دنیا کې او په آخرت کې هم. ذالک دا هو الخسران المبین دا د تاوان ښکارا. یدعو دوی رابلي من دون الله غیر د الله نه ما هغه الهه لا یضره چې دته ضرر نشي ورکولی، که دی عبادت نه کوي ضرر نشي ورکولی، ولا ینفعه پیدم نشي ورکولی که دی وله عبادت کوي. ذالک دا هو الضلال البعید دا د ګمراهي لرې د حق نه. یدعو دوی رابلي لمن خامخه دا من مفعول د یدعو دی او دا لام پکې زاید دی، مفعول باندې لام نه داخلیږي. نو یدعو من رابلی اغا ذات
ضره چې داغه ضرر اقرب نږدې دی من نفعه داغه د فایدې نه. اشکال دا پیدا کیږي چې په دې شرکیاتو کې پیدا هم ده او ضرر هم دی، خو دا ضرر یې نږدې دی د پیدې نه او سره دې نه په شرکیاتو کې پیدا څه کوي؟ جواب دا دی بزعمهم، د دوی خیال دی. د مشرک دا خیال دی چې ذکر دی عبادت نه کوم مال ضرر راکوي، که عبادت کوم نو مال پیدا راکوي. البته ضرر یې ګوره ډېر خطرناک دی د دوی په خیال باندې د پیدې نه، او د اسلام په رڼا کې خو نه پکې پیدا شته او نه په دې کې ضرر شته. نو لمن ضره چې د هغه ضرر اقرب نږدې من نفعه د پیدې نه، لبئس المولا دا ډېر بد ناصر دی، ولبئس العشیر او دا بد ملګری دی. ان الله بشک الله یدخل الذین آمنوا داخلي هغه کسان چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي، جنات تجری من تحتها الانهار ان الله يفعل بشک الله کوي ما یرید هغه چې الله اراده وکړي. من کان یظن ان لن ینصره الله. درې ترجمې دلته کوو. یوه ترجمه دا ده چې د پیغمبر علیه السلام حاسدین دي کینهګر دي، نه غواړي چې د پیغمبر د الله امداد وکړي، نه غواړي چې د پیغمبر دین دی دنیا ته ورسیږي، قرآن دی دنیا ته ورسیږي، شریعت دی دنیا ته ورسیږي، دا نه خوښوي. او بل طرف ته خو الله پاک د خپل پیغمبر او د دین امداد کوي، دی نه خوښي او الله وایي زه امداد کوم. ښه چې زه خو امداد کوم، ته نه خوښې نو نرشه دا امداد کټ که. الله چې کم امداد د پیغمبر کوي ورشه دا کټ که. نو ترجمه دا شوه من کان هغه څوک چې وي یظن دغه ګمان دی الله ینصره، دا هو ضمیر پیغمبر ته راجع کا چې دوی دا امداد ونه کړي د دې پیغمبر الله پاک، هغه سره په حسد کې دی چې د پیغمبر امداد الله ونه کړي په دنیا والآخرت، په دنیا او آخرت کې. الله فرمایي فلیمدد بسبب دی اوږده کې ورسې، زه یې ورسې واچوه اسمان ته، الی السماء اسمان ته وخیجه، هغه باندې بره وخیجه کم امداد چې د پیغمبر ته روان دی. ثم لیقطع بیا هغه امداد کټ کا وکه کټ کا کنه نو فلینظر تا ته هم ته وداسې کولی شي نو چې نه شي کولی کم څیز ستا د وس نه بار دی نو بیا سله چې کم دی حسد کې. یو معنا. دویمه معنا دا ده چې دی خو د پیغمبر سره حسد کوي چې د ده الله امداد ونه کړي، په کینه کې دی، په بغض کې دی. الله وایي زه امداد کوم، نو چې یو سړی په بل خفه کېږي او ځان دې په غم کې اچولی الله وایي نورم ځان په غم کې واچوه، ځان په انسي که ځان مړ که ته خو زه د خپل پیغمبر امداد کوم. نو اوس ترجمه دا شوه من کان هغه څوک چې وي یظن د ګمان کو الله ینصره الله چې د دې پیغمبر الله امداد ونه کړي په دنیا والآخرت، په دنیا او په آخرت کې. نو فلیمدد بسبب دی اوږده کې رسې الی السماء، دلته سما نه مراد چت دی، د چت ته رسې واچوه او ستا خو د پیغمبر امداد خوښ نه دی، تو سره په کینه او په بغض کې دغه رسې خپلې مرۍ ته واچوه، ځان په انسي که. ثم لیقطع بیا د خپل روح کټ کي، ته ځان مړ که خو زه د خپل پیغمبر امداد کوم ښه. او چې ته مړ شوې نو ستا په دې مرګ باندې د پیغمبر امداد کټ کېږي نه. فلینظر وګوره ستا دې تدبیر څه وکړه، هیڅ هم نه دي کړي. دریم یو انسان داسې دی چې هغه د الله نه مایوسه دی، د الله نه مایوسه دی چې کم دی ډېر یره چې بیماري زما ده، چې کم دی په کور کې پریشاني زما ده، بېوسي زما ده، داسې معلومیږي چې الله زما د ټک امداد نه کوي. نو الله درته وایي مه مایوسه کېږه ښه. او که ته دغه مایوسي کوې نو په دې مایوسۍ کې تا ته څه پیدا ده، څه پیدا ته میلاویږي نه. چې په دې مایوسۍ کې درته پیدا نه میلاویږي نو بیا ځان څه له مایوسه کې. ینصره کې دا هو ضمیر به بیا د من ته راجع کې. من کان هغه څوک چې وي یظن دی ګمان کوي ای الله ینصره چې امداد ونه کړي هو د دغه من الله، د هغه ګمان دا دی چې زما امداد الله نه کوي، مایوسه شوی دی په دنیا والآخره. نو الله وایي مه مایوسه کېږه. او چې خامخا ته مایوس نو د خپل نومیدي به کم ځای ته ورسې، زه ته ځان مړ که که نه په دې باندې څه کېږي نه. فلیمدد بسبب دی د اوږده کې ورسې الی السماء اسمان ته. ثم لیقطع بیا د ځان قتل کي په دې نه، په دې مایوسۍ تا ته څه پیدا میلاو شوه. فلینظر ودې ګوري هل یذهبن آیا بوته کیده د هغه مکر ما یغیظ هغه چې دی غوسه کړی و. وکذلک همدارنګې انزلناه موږ نازل کړي آیات بینات آیاتونه واضح وان الله بېشک الله پاک یهدي هدایت کوي من یرید هغه چا دپاره چې الله اراده وکړي. ان الذین آمنوا بېشک هغه کسان چې مؤمنان دي، والذین هادوا هغه چې یهودیان دي، والصابئین والنصارى صابیان دي، نصرانیان دي، والمجوس مجوسیان دي، والذین اشرکوا هغه چې مشرکان دي. ان الله بېشک الله یفصل بینهم فیصله
فیصله به وکړي دوی په منځ کې یوم القیامت په ورځ د قیامت ان الله بېشک الله پاک علی کل شیء شهید په هر څیز دی ګواه الم تر آیت نه ګوري ان الله بېشک الله پاک یسجد له سجدې کوي د هغې دپاره من فی السماوات او من فی الارض هغه مخلوقات چې اسمانونو کې دي او په ځمکو کې دي الله دپاره تابعدار دي سجدې لګوي والشمس والقمر نور او سپوږمۍ والنجوم او ستوري والجبال او غرونه والشجر او ونې والدواب او څاروي زناور وکثیر من الناس او ډیر انسانان الله ته سجدې لګوي وکثیر او ډیر انسانان حق علیه العذاب ثابت ده په دې باندې عذاب په دې کې دوانو کې کثیر ذکر شو نو ظاهري تعارض معلومیږي ځکه چې یو کثیر دا بل خو قلیل دی او چې دا کثیر شي نو هغه قلیل دی او دلته دوانو ته الله کثیر وایي نو جواب دا دی چې تعارض هله پیدا کېږي چې ته کثرت اضافي ووایې دا چې کم سجده کوونکي دي دا کثیر کې په نسبت د عدم سجده کوونکو او چې څوک سجده نه کوي هغه کثیر کې په نسبت د سجده کوونکو سره اوس به تعارض پیدا کېږي او دلته کثرت اضافي نه دی دلته کثرت حقیقي دی معنا دا چې کم الله ته سجدې کوي نو دا هم ډېر شی دی او چې دا سجدې نه کوي نو دا هم ډېر شی دی دا کثرت حقیقي او کثرت انفوسي دی کثرت اضافي نه دی بیا به تعارض نه پیدا کېږي حق علیه العذاب ومن یهین الله څوک چې الله سپک کي فما له نه به د هغه دپاره من مکرم عزت ورکوونکی ان الله بېشک الله پاک یفعلو کوي ما یشاء هغه چې د الله خوښه شي هذان خصمان یو مفهوم عامه دی هر چا دپاره دا شامل ویلی شي یو طرف ته پیغمبر دی بل طرف ته چې کوم دی مشرکین دي یو طرف ته داعی دی بل طرف ته منکر د دعوت دی یو طرف ته مسلمان دی بل طرف ته کافر دی یو طرف ته موحد دی بل طرف ته مشرک دی یو طرف ته سنی دی بل طرف ته مبتدع دی دا هر دوه جګړما دي هذان خصمان اختصموا دوی ولې نښتي دي په ربهم په شان د خپل رب کې نښتي دي نو پیغمبر ورته الله تعالی شدا بلې نه مني موحد ورته الله تعالی شدا بلې نه مني دا چې کوم د سنی ورته وي سنت تعالی شدا بلې ورسره نه مني دا جګړمار دي دا مفهوم په ټولو چسپانولی شي صحیح بخاري کې به ترش حضرت علی سے فرمایي دا زمونږ په شان کې دی ښه نو تخصیص د هغه پسې نه دی خو یو مصداق علي صاحب دی وجه دا چې علي صاحب هغه سړی دی چې اول په دې میدان کې ودرېدلی دی جنګ بدر ته چې کله دوی رال نو د مشرکینو د ډلې نه 3 کسان راووتل عتبه دی ورور دی شیبه وراره دی چې کوم دی زوی دی ورسره ولید 3 واڼه راووتل تورې په لاس ولاړ دي مسلمانان اخوا ولاړ دي کم یو په تاسو کې غیرتي شته راشئ مقابلې ته راوځئ مسلمانانو د ډلې نه چې کوم دی عبدالله ابن رواحه وروتو حضرت عوف وروتو معاذ صاحب وروتو میدان کې هغوی رانږدې شو دوی ورنږدې شو چې یو بل ته ورنږدې شول عتبه یې تپوس وکړو تاسو څوک یې دی ورته خپل نسب بیان کړو چې موږ انصار یو د مدینې منورې وایي نه تاسو سره نه جنګېږو ستاسو په دې سب کې چې کوم زموږ تربوران راغلي هغه راته راوباسئ تاسو سره زموږ څه کار دی دی واپس پیغمبر ته وکتل نبی علیه السلام ته واپس شي دی واپس راغی نو چې دی واپس شول چې کوم دی نبی علیه الصلاة والسلام پر حمزه پاسه علي پاسه عبیده پاسه یو د پیغمبر تره دی حمزه دوی د تره بچي دي دا دوانه چې کوم دی مهاجر دي د پیغمبر د نسب هاشمیان دي ورشئ تاسو حضرت حمزه د عتبه مقابلې ته ورغی حضرت علی د شیبه مقابلې ته ورغی فی قولین او عبیده چې کوم دی دا د ولید مقابله او الټه د دې راغلی دي بس تور خراب شروع شو دا لومبنې هغه خلک دي چې په څه جنګېږي په دې میدان کې دا 3 ورته ولاړ دي وایي راشي الله ومنئ هغوی وایي د سره نه منو هذان خصمان نو ځکه علي صاحب دا اول زموږ مصداق دی نو چې کله د تورو خراب شروع شو چې کوم د حمزه صاحب خو په آن پن کې چې کوم دی د عتبه نه سر کټ کو حضرت علی د خپل د مد مقابل نه راتاو شو دی دواړو خپل مد مقابل ختم کو دا بل چې کوم دی عبیده صاحب د عمر رسیده سړی اخوا چې کوم دی ولید سره یا د شیبه سره مقابله کړي د پاغه د توري گزار نه کړي دغه په د کړي دوړ نه این رواني دي حضرت حمزه او حضرت علی رال د خپل ملګری سره غدرې مم کټ کو د خپل زخمی راوچت کو نو علي سے فرمایي دا زمون په شان کې دي هازان خصمان دا دوه جګړمر ولاړ دي په دې میدان کې توري ایستی په سبانه جنگي گو فی ربهم رب د پاره جنگي
فالذین کفروا هغه چې کافران دي قطعت لهم پرې بکړې شي هغوی دپاره ثیابون کپړې من نار د اور نه الله به دې له د جهنم کپړې ورکړي یصب اړولی شي من فوق رؤوسهم د پاسه د سرونو د هغوی نه حمیم ګرمې اوبه داسې ګرمې اوبه یسهرو به په هغه اوبه لیکولی شي ما فی بطونهم هغه چې دوی په خېټو کې دي کولمې وله ولیکي والجلود او سرمنې ولهم دوی دپاره مقامع دا لهم ضمیر چا ته راجع کې نو دا ته دې چې کوم دی فرشتو ته هم راجع کولی شي او د مشرکینو ته هم راجع کولی شي نو که دغه مشرکینو ته چې کفرو دی بیا به دا لهم لام دپاره د تخصیص کې ولهم د دې کافرانو دپاره به خاص مقامع غټ غټ ګرزونه وي خاص د دوی دپاره ګرزونه دي چې غرب ته وباسي من حدید د اوسپنې نه او که هم ضمیر دا فرشتو ته راجع کې نو بیا دا لام په معنا د علا سره دی وعلیهم او په دې فرشتو باندې په اوږه کړي دي مقامع کوتکونه من حدید د اوسپنو نه فرشتې پسې داسې کوتک راغستی په اوږه کړی دی او غرب ته وباسي کلما ارادو کله چې دوی اراده وکړي یخرجو منها چې دوی اوزي د جهنم نه من غم من د دې غم نه اعیدو فیها دی پکې واپس کولی شي ورته ویلی شي وذوقوا تاسو وڅکئ عذاب الحریق عذاب سوځونکی ان الله بشک الله پاک یدخل الذین آمنوا داخلي هغه کسان چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي جنات تجری من تحتها الانهار یحلون فیها دوی ته اچولی شي من اصابر بنګړي من ذهب د سرو زرو ولؤلؤ او د ملغلرو وړاندې خبره کړې وه چې درې بنګړي الله هر جنتي ته اچوي ولباسهم کپړې د دوی پیها په جنت کې حریر ریخم وي وهدو الی الطیب او دوی ته ښوونه شوې الی الطیب الی کلمة طیبه پاکه کلمه ته ښوولې شوه من القول د وینا نه دنیا کې چې کوم د پاکه کلمه ویلې وه مسلمانانو وهدو او دوی ته ښوونه کړې شوه الی صراط الحمید لارې د هغه ذات ته چې حمید دی ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې کافران دي ويصدون او دوی بندیږي عن سبیل الله د لارې د الله نه والمسجد الحرام او بندیږي د مسجد حرام نه الذي هغه مسجد حرام جعلناه چې ما ګرځولې للناس انسانانو دپاره سواء العاکف برابر دی په دې کې مقیم فيه په دې کې والباد او مسافر کم چې دلته اوسیږي دا خلک او کم چې د بهر نه راځي دا پکې برابر دي یو هغه ځمکه ده چې په کم کې عبادات ادا کیږي حرم دی چاپیره چې کوم دی مسجد حرم دی صفا مروه دی مینا ده مزدلفه ده دې کې عبادات کیږي نو متفقه ده چې دا د چا ملکیت نه دی ښه په دې کې غونډ مسلمانان برابر دي د دې ځمکې نه علاوه چې د حرم دا ځمکه چې دا خلک پکې اوسیږي نو داسې شی دی څه فقها فرمایي دا د هغې ملکیت دی احناف مسلک دا دی چې نه د حرم غونډه ځمکه د چا ملکیت نه دی دوی صرف سوالي پکې اوسیږي ته پکې صرف اوسېدی شي باقي دا د غونډو مسلمانانو شریکه سرمایه ده حفاظت به غونډ مسلمانان کوي عبادت به پکې غونډ مسلمانان کوي کم چې دلته پاتې کیږي نو ښه کوي پکې به اوسېږي صرف ستا ملکیت نه دی احناف تحقیق دا دی نو سواء العاکف په دې کې هغه خلک چې هغه پکې اوسېږي او چې د بهر نه راځي دا پکې برابر دي نو شریعت خدا دی خو په دې وخت کې تاسو سمني ښه اوس خو د سعودي والا دا داسې ګڼي چې خپل زموږ ذاتي ملکیت دی پابندي ولګوي چې دونه برالیږي پابندي ولګوي چې نه برازي څوک تکړه تم نه کوي چې هغوی څه کوي هغه کوي مسلمانان وجه دا ده چې مسلمانان په دې پوهېږي نه چې کوم د مسلمانانو سربراهان دي چې دا لکه دا سستا ملکیت خو نه دی ته صرف دلته اوسېږې منتظم یې دا د تمامو مسلمانانو شریکه سرمایه ده سواء العاکف فيه والباد ومن يريد هغه څوک چې اراده وکړي فيه په دې کې بالحاد پس کجروې سره پس میلان سره د حق نه په حرم کې د لږ میلان د حق نه وکړو بظلم نذیقه موږ به هغه ته ورسوو من عذاب الیم عذاب دردناک په بل ځای کې اراده د ګناه نه حرم شریف کې اراده د ګناه ګناه ده دا دومره پاکه ځمکه ده وإذ بوأنا کله چې موږ ظاهر کو د حرم تذکره و اوس بانی د حرم ابراهیم علیه السلام د دې نه وړاندې د نوح علیه السلام طوفان راغلی الله بیت الله غونډ اسمانونو ته اوچت کړی و دا ځای دقسې تش پرېښی دی خوړونه سیلابونه پرې راغلي دي بلکل چې کوم د غرونه دی او خوړ اوچ ځمکه پرته ده نو الله ابراهیم علیه السلام ته وفرمیل لاړ شه دلته زما دپاره کور جوړ کړه دا مو ته ښکاره کړو څنګه مو ښکاره کړه دوه قوله د مفسرینو راغلي یو الله هوا راولېږل هغې ته حجوج هوا ورته حجوج دا د مار په شانتې سر لکې ده نو دا حجوج هوا راله په دغه ځای باندې تاو شوله د بیت الله چې کوم دا بنیاد دی په دې باندې هوا تاو شوه دا شګې مګې ارڅې ته نه والوځول دی اوچت کو او لاندې چې کوم بنیاد پخوانی پروت و هغه بنیاد یې ورته راښکاره کړو
ابراهیم علیه السلام ته دا بنیاد په دې مخ کې دیوال کوه. نو کودایي ولا هوا وکړه او هغه لاندې بنیاد یو طرف ښکاره کو بوأنا موږ ظاهر کو چې کم دی دا ابراهیم ته مکان د بیت. دویم الله اوریاس راولېږله دا چې کم د بیت الله شریف زیاده په دقه ځای ته ودروله. دا بیت الله دی ښه د دې ورځې لاندې چې کم سوری دی دغه سوری کودایي که په دې کې چې کوم دی بنیاد را اوسپړه مخکې په آبادي شروع که مکان البیت زید بیت الله او دا موتوي الله تشرک بی شیئا شرک مکوه زما سره د سسیز وطهر بیت پاک زما کور للطائفین د پاره د طواف کوونکو والقائمین هغه چې دلته ولاړ وي عبادت او د مونځ د پاره والرکع السجود او د پاره د رکوع کوونکو سجده کوونکو. حدیث کې راغلی دی چې 120 رحمتونه الله پاک په بیت الله شریف باندې ورئی. کم خلک چې طواف کوي نو شپېته د هغوی تقسیمیږي شپېته په دې ورېږي دا چې کم طواف کوي او چې دا کم ولاړ دي منځونه کوي 40 دوی ته ورکولی شي او چې نه سړی طواف کوي او نه مونځ کوي هېڅ سم نه کوي دقلته ناست دی صرف بیت الله ته ګوري دا شل دوی له ورکوي. دا نفس کتلې مې عبادت دی الله داسې ځای ګرځولی دی. طائفین دي قائمین دي رکع سجود واذن فی الناس اعلان وکړه په دې خلکو کې بالحج په حج سره بیت الله آباد کو نو الله ورته اوس اعلان وکړه ابراهیم علیه السلام یا الله دا خو د غرونو منځ چې کوم دی کنده دا زما اواز به څنګه رسیږي وی اواز ستا دی رسول زما دی. یو قول دا دی چې دا کم کاڼی دی مقام ابراهیم کې چې پروت دی په دقه کاڼي باندې ابراهیم علیه السلام ودرېدو هم دې کاڼي ودرېده او دا کاڼي روان شو اوچت شو د دومره اوچت شو چې کم دنګ غرونه د هغو نه په بره لاړ. بیا چې کم د ابراهیم علیه السلام ښي طرف ګس طرف هر طرف ته چې کم دی د الله کور آباد شوی دی حج ته راځئ. اواز له سپیکر پکې جي نه و تلیفونونه پکې نه و موبایل پکې نه وي همدقسې الله پاکه جمدو ته م ورسو او چې کم د پلار په شا کې د مور په خېټه کې دی غونډو ته الله اواز ورسو. خو څه داسې و چې کم د هغې غافله و مړه څوک به چغې موږ نه یو اوسګار د چا اعلان ته څوک داسې و او څوک داسې و هغه ته غوږ کېښوده چې څه وایي یاره جي دا خو اعلان دی د الله کور ته راځئ ښه لبیک لبیک در روان یم در روان یم ښه. نو چې چا لبیک ویلی دی حقه به ولځي او چې چا پې ځان غافله کړی دی هغه نشي تللی او که چا یو ځل ویلی یو ځل به ځي او که چا 100 ځلې ویلی 100 ځل به ځي. ته به داسې خلک ویني چې هغه به هېڅ هم نه وي ښه هېڅ هم بیا نه او په شلکرتي به هغه تلی بس دا د نر بچی هغه وخت کې ایښو که نه هغه وخت کې ایښو چې کنده بس لګېدلی دی لبیک لبیک ته سره د دې نه چې هېڅ هم نشته دی نو روان دی او چې کم مثال په طور وده پاتې شوی دی ځان یې غافله کړی دی نو که د کروڑونو مالک دی خو نشي تللی. عبدالله ابن عباس صاحب فرمایي لومبی لبیک یمنیانو ویلی دی چې کله د ابراهیم علیه السلام آواز وکړو نو لبیک و یمنیانو لومبی ویلی یمنیان به ډېر راځي. او دویم قول دا دی چې جبل ابي قبیس باندې ابراهیم علیه السلام ودرېدو. جبل ابي قبیس صفا مروه ته شاته دا غر دی اوس په هغې باندې پاسې هوټل جوړ کړی پیلس هوټل دی نو دغه غر باندې ودرېدو اعلان یې وکړو اذن اعلان وکړه دې خلکو ته بالحج یاتوک راځي به ستا خواته رجالا پیدل را روان دي خلک وعلى كل ضامر او په خواره اوښه باندې دونه مزلې کړې چې اوښه خواره ټپه ټیپه شوې ده د لرې ځای نه راورسېدله. یاتینا راځي به من کل فج عمیق د هرې لارې لرې نه فج لاره عمیق لرې د لرو لرو ځایونو نه به راځي. دې ځای باندې تفسیر مدارک ذکر کړي. نو حمد ابن یاسین د خراسان یو کس دی وایي زه لاړم حرم کې یو بل سړی را سره میلاو شو ما ته وایي د کوم ځای نه راغلی ما ورته چې د خراسان نه راغلی هی هی مزې مو وکړې ښه خراسان افغانستان ته وایي که نه هی د بیت الله ګاونډیانو مزې مو وکړې دې ته هغه ګاونډي وایي. نو ما ورته وایي چې ته د کوم ځای نه راغلی وایي زما ګیره توره وه او را روان شوې ومه ګیره مې سپینو شه اوس راورسېدم نو اوس د الله په علم کې چې کوم ځای نه راغلی ما ورته وایي چې دا الله اسې نه وایي فجین عمیق د لرې لرې ځای نه به راځئ لرې لرې ځای نو د کومو کومو ځایونو نه را روان شي یا دلته وګورئ مسلمانان چې کوم دی پیسه ټکه ټکه یو ځای کوي کله روان شي چې کوم دی نو هغې دپاره خپل څاروي خرڅ کړي خپل سیز خرڅ کړي. اول ځل چې زه تلم نو پېښور کې ایرپورټ والا دا پولیسو که نو ډېر زیات به احترام کو ډېر زیات په پسته باندې زمونږ د کلي هلته سپېکټر دی ما ته تاسو ډېر ښه خلک یې
مونږ خو ستاسو نه دونه الرجي ده چې دا پولیس کې نه ډېر بد اخلاقه دي او تاسو خو دومره قدرمن. بیا هلته ورسره ناست ما ته یې ویل چې که مونږ داسې خلک نه یو ښه وایي دا داسې کاري چې کله دا حاجیان را شروع شي نو مونږ ته پوره چې کوم دی په دې باندې ټریننګ او سبق راکړي چې ګوره دا زمونږ د کلو زمیندار خلک دي، دا د بانډو د غرونو خلک دي، نه پولیس لیدلی دي، نه ګاډی لیدلی دی، نه ایرپورټ لیدلی دی، په هېڅ هم نه پوهېږي. دا داسې خلک دي. او دا چې کوم دی غوا یې خرڅه کړې ده، میخ یې خرڅه کړې ده، خپل څیز یې پټی یې خرڅ کړی دی او پیسې پیدا کړي او روان دی حج ته، نو خپل کور یې خرڅ کړی دی را روان دی او دونه سادهګان چې ګوره په هېڅ هم نه پوهېږي. تاسو به دوی سره ګوره داسې اخلاق نه کوئ، دا به داسې ګڼئ چې په هېڅ هم نه پوهېږي. موږ ځکه د هر یو سره ګزاره کوو که ما له ښه دا چل دی ما چې دا تاسو څومره په دونه پستو اخلاقو چلېږئ که نه. نو هغوی ته هم پته چې دا کوم ځي مثال عمرې ته حج ته که نه نو حقیقت دی چا پټی خرڅ کړی، چا ځان له څاروی خرڅ کړي، چا ځان له پیسه ټکه یوځای کړي او روان. وجه دا ده چې دو هلته لبیک ویلی دی او الله وایي د دغه ځایونو نه به دوی راځي لیشهدو دپاره دی چې دی حاضر شي منافع لهم هغه ځایونو د فایدې ته. دلته پیدې دي چې یو مونځ پکې کې نو په یو لاک دی. دلته چې ته 100 کاله مونځ وکړې 100 کاله نو ستا دا مونځ وکړه نه 100 کاله دې مونځ وکړه نو دونه دې که دونه دې که دونه دې که دونه دې که په 100 کاله کې به تا دا سهار مونځونه غټ کړی د ماسپښین نه بل او هلته چې دی تا یو ورځ مونځ وکړو دا د سهار مونځ دې دونه غټ دی لکه دلته چې 100 کاله کې نو دونه غټ مونځ دی منافع لهم. ويذكر اسم الله د یاد کې نوم د الله پاک په ایام معلومات په غورز معلومو کې علامه رزقهم هغه چې الله دوی ته ورکړي من بهیمة الانعام د څاروونه فکلوا منها تاسو خورئ د هغې نه واطعموا تاسو خوراک ورکوئ البائس الفقیر هغه پریشان حال فقیر ته په خپله مخوره چې څاروی حلال کې په هغه یې مخوره ثم لیقضوا تپس هم بیا د دې لرې کې خپل خیرې د پخوا خو ډېره ګرانه وه چې سړی به تونه احرام به دې وتړو بیا به څو ورځې ستا احرام اوس خو د ګاډو مزلي بس د منټونو او د ګنټو خبري نو چې تا څو ورځې احرام تړلی دی بدن به خیرن شو چې کوم د سپږې به پکې وشولې ولیوفو دوی دې پوره کړي نذورهم خپلې منښتې ولیطوفو دوی دې طواف وکړي بالبیت العتیق په هغه کور عتیق پخواني دا لومبنی کور دی اول بیت وضع للناس یا عتیق آزاد شوی دی د ظالمانو نه الله آزاد کړی دی ذالک دا ومن یعذب هغه څوک چې قدر کړي حرمات الله د الله د حرمتونو کوم څیزونو ته چې الله حرمت ورکړی دی قرآن دی جومات دی بیت الله دی دا چې کوم د صفا مروه دي د دې ته قدر کې فهو خیر له دا د غوره ده دپاره عند ربه په نزد خپل رب واحلت لکم او حلال دي ستاسو دپاره الانعام الڅاروي الا ما یتلی علیکم مګر هغه چې لوستی شي تاسو ته فجتنبوا الرجس تاسو ځان وساتئ د ګن نه هغه ګن من الاوثان چې بوتان دي وجتنبوا تاسو ځان وساتئ قول الزور د دروغ وینا نه د دروغو نه هم ځان وساتئ. دا دروغو باندې څومره سخت وعید دی چې د بت پرستۍ سره الله یو ځای کوي د بت پرستۍ نه هم ځان وساته او د قول الزور دروغو نه هم ځان وساته حنفاء لله چې تاسو مایلې الله دپاره غیر مشرکین چې دی تاسو شرک کوونکي به د الله سره ومن یشرک بالله چا چې شرک وکړو د الله سره الله مثال ذکر کوي دا توحید ګوره اسمان دی یو سړی توحید پرېږدي داسې مثال دی چې د اسمان نه یو سړی را روان شو په دې لار کې چې کوم د باز باخې ورته ولاړې دي څوک ته غوږ راکاږي څوک ته خپه راکاږي څوک ته سرمن راکاږي په دې لار کې پوټي پوټي راکاږي بیا هم چې کوم بچ شو نو هغه لاړ چې کوم دی د کیټو غر ویښته پرېوته اوس به دې څوک راوباسي نو مشرک دقسې مثال دی چې د الله توحید پرېږدي که نه د اسمان نه راخطا شو د یاره دا بیرله پوره کوي دا بیرله پوره کوي دا ستا ذهن ګډوډ شو او آخري چې کوم دی د شرک کنده جهنم ته ورسېدی او توحید هغه اسمان دی چې الله دی واحد لا شریک ګڼلی په اسمان کې ولاړې ایس پروا نشتې موحد مثال داسې دی فکأنما گویا چې دی خر را پرېوته من السماء د اسمان نه فتخطفه الطیر وتختو هغې لره مارغانو او تهوي به الریح یا اغرزو هغې لره هوا فی مکان صحیق په ځای جوور کې ذلک دا من یعظم هغه څوک چې تعظیم کوي شعائر الله د الله د نښو د دین فانها من تقوى القلوب بېشکه دا د پرهېزګار اړونو نه دي لکم فیها منافع ستاسو دپاره پیدې دي لهم فیها په دې څاروو کې منافع پیدې دي الی اجل مسمى ټیم مقرره پورې ځان له لوشي ځان له په سورلي کې ثم محلها بیتلل د دې دی للبیت العتیق هغه کور پخواني ته هلته بیا د حلالولی شي ولکل امت د هر امت دپاره جعلنا ما ګرځولی دی منسکن دا منسک او منسک دواړه راغلي منسک ضرب صیغه ده زی د قربانۍ منسک مصدر دی قرباني
د هر قوم د لپاره ما قرباني مقرر کړې ده. لیذکروا اسم الله چې د یاد کې نوم د الله پاک علی ما رزقهم هغه چې الله ورته ورکړي من بهیمة الانعام په دې څاروو. فالهکم معبود ستاسو اله واحد معبود دی یو فله اسلموا د هغې دپاره تابع شئ. وبشر المخبتین زیری ورکړه عاجزي کوونکو ته الذین دا هغه کسان دي اذا ذکر الله کله چې یاد شي الله وجلت قلوبهم یریږي دا غیړونه والصابرین صبر کوي علی ما اصابهم هغه چې دوی ته رسیږي والمقیم الصلاة قایمونکي د مانځه دي ومما رزقناهم ينفقون هغه چې ورته ما ورکړي دوی د هغې نه خرج کوي. والبدن او غټ څاروي چې کوم غوا دي میخې دي او اوښان دي جعلناها ما دا ګرځولي لکم تاسو دپاره من شعائر الله د نښو د دین د الله نه لکم ستاسو دپاره فیها خیر په دې کې خیر دی. دغه څاروي دي بچي دله راوړي پی ترې نه خوري دا چې الله کې غوښې ترې نه خوري بار په دې باندې وړي نو دا پیدا درکوي. فذکروا اسم الله یادوئ نوم د الله پاک علیها په دې باندې صوافه چې دا سپونه ولاړ وي نو هلته چې دا قرباني کوي اوښان په سپونو ودرېږي بیا لګي په سنبه باندې یو داسې وایي. نبی کریم علیه السلام په حجة الوداع کې 100 څاروي راوستي دي. 63 پیغمبر علیه السلام په خپل لاس حلال کړي. 63 سال عمر دی د یو کال دپاره یو څاروی حلال کړی دی. سره روایتو کې اشتراک د حضرت علي پکې راغلی نو تطبیق داسې کولی شي څارویو ته ودرولی شي. نبی علیه السلام سنبه راواغسته شروع شو 37 څاروي نبی علیه السلام تنها حلال کړه. 63 سال پکې عمر د نبی علیه السلام زموږ 63 سړی راواله چې کم دی او ته ودرو دونه ودرېدی نشي ښه 63 سال عمر زموږ کس دونه ودرېدی نشي. او پیغمبر علیه السلام تنها 37 څاروي چې کم دی هغه اوښان حلال کړه. بیا وی اینا علی څه شو اداره جی راشه نو سنبه خو داسې وسپنې سرې تېرې دلته نبي علیه السلام ونیوله وروسته چې کوم دی علي صاحب بیا دا نور څاروي حلال 63 ته ورسول بیا علي ته ورکړه علي داوال نور ته حلال کړه. د یو کال دپاره یوه قرباني وکړه بیا یې دا سپین کړي د دې نه غوښې راوالی د هر یو نه لږه غوښه راواخسته بیا یې د هغې نه چې کوم دی کټوۍ پخه کړه. نبي علیه السلام غوښه مو خوړه هغه شوبه یې وموسکله امت دپاره سبق دا پرېښو خپله قرباني په خپله خوړی شي. نو ثواب په چې دا سپونه ولاړې پیدا وجبت کله چې راپرېوځي جنوبها په خپلو اړخونو فکلوا منها تاسو ترې خورئ په خپله مخوره. واطعموا القانع او ورکوه هغه فقیر ته چې هغه قانع دی صبرناک دی والمعتر او بې صبره دی. فقیر دوه قسمه یو فقیر داسې وي چې هغه صبرناک غریب دی خو غلی ناست دی نو او بل بې صبره دی چې تا څاروی لړ کړی دی نو هغه ترې کله اخ وړي او کله ترې دېخ وړي تا چې کوم د کټوۍ باندې کړي ستا نه مخکې ترې هغه ګرم تاویږي وي خیر دی څه ورته مه وایه دلې ورکړه دا بې صبره دی. کذلک همدارنګې سخرناها موږ دا څاروي تابع کړي لکم تاسو دپاره لعلکم تشکرون دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ. څنګه چې د هغې قربانۍ مسله د عمده د اختر د قربانو مسله عمده الله فرمایي لنه اخلاص پیدا کا لن ینال الله هرګز نه رسیږي الله ته لحومها غوښې د دې غوښې خو ته وخوړلې ولا دماؤها او نه وینې رسي وینه په ځمکه توی شوله الله ته څه ورسېده ولکن یناله التقوا لیکن داسې الله ته تقوا منکم ستاسو نه الله ستا د زړه ته ګوري چې ستا د الله سره څونه مینه ده په هغه مینه کې تاسو نه قرباني کړې ده الله دقې ته ګوري بس. کذلک همدارنګې سخرها لکم الله تابع کړي ستاسو دپاره لیتکبروا الله چې تاسو لوی بیان کړئ الله دپاره علی ما هداکم هغه چې تاسو ته هدایت کړی دی. وبشر المحسنین زیری ورکړه نیکانو ته ان الله یدافع عن الذین دا لومبنی آیت دی چې الله پاک نازل کړی دی د قتال په مسله کې. مکه مکرمه کې قتال نو مدینه منوره کې بیا قتال نو الله حکم راولېږو دې مسلمانانو ته اجازه کړې ده وجنګېږئ د کافرانو سره اوس یې نه اجازه کړی شوې ده للذین هغه کسانو ته یقاتلون چې د هغوی سره قتال کوي شي دا صیغه مجهوله حبس آخرت کې داسې دی نو قاتلینو سره مشرکین دي دې مشرکینو تاسو سره قتال کړی دی نو تاسو ته اجازه وکړه ځکه بانهم ظلموا په دوی ظلم شوی دی. وان الله بېشک الله پاک علی نصرهم د دوی په امداد باندې لقدیر خامخا قدرت والا دی. ان الله یدافع عن الذین دفاع کوي د هغه کسانو چې مؤمنان دي. ان الله بېشک الله پاک لا یحب نخوخی کل خوان ارخیانتګر کفور ناشکرا. صلی الله علیه وسلم. دی وی چې دا کان تارت قاپا پتقناه مع ملحدین وی چې دا یو ماده و
په هغې چې کوم دی خبره دماکې سره پیدا شوله نو دا دماکه پکې وکړه چا دا دماکه پیدا شوه د کم ځای نه خو د الله قدرت وکنه د تېنه دا تعبیر کړی عبدالله صاحب تېنه دا تعبیر کړی الله دا غونډه پیدا کړه یو ماده بیا پکې الله هوا ورننه ایستله دې هوا دا بیل کړه اسمانونه په بره بوتله ځمکې په ښکته بوتلې عبدالله صاحب نه نقل دي لکه دوی هم دغه خبره وکړي خو دا مادې پیدا کړي دي الله هوا پیدا کړې ده الله بیلتون الله راوستی دا خو اسباب دي نور اصل متصرف الله دی انو په قصه نور نه پوهېږم چې څه شی دی خو بهر کې په چې یاره ستنې لګول او ډرایف لګول چې کم دی نو فقها په دې روژه مات نه وي خو احتیاط پکار دی اشد ضرورت نه نو نه بکې وجه دا د هغه خوراک چې هغه په منافذو صحیحو باندې بدن ته لاړ شي په هغې روژه ماتېږي خوله ده پوزه ده دارنګې لاندې لارې دي په دې روژه ماتېږي او کم چې انجکشن ده نو دا منافذ صحیحه دې ته فقها نه وي لہذا په داسې انداز دی مثال داسې دی چې ستا ګرمي شوي او ته په خوړ کې ناستې لامبې نو خامخا چې ته ولمبل چې ته راووتې ستا بدن کافي یخ شوی دی تنده په هغې کمه شوې ده ولې کمیږي دې بدن کې چې کم مسامات دي په دې کې د اوبه نه نوځي نو په دې روژه ماتېږي نه په دې خو روژه نه ماتېږي او دس کې ته په مخ باندې په سر باندې اوبه اچې لازمي به ستا تنده کمیږي په دې روژه ماتېږي نه وجه دا ده چې په دې مخ او په دې مټو کې مسامات دي په دې کې د اوبه ورننوځي دا اوبه بدن ته ننوتې خو دا چې کوم دی منافذ صحیحه یعنی صحیح لارې د خوراک نه دي نو ځکه په دې روژه نه ماتېږي څنګه چې په دې اوبو کې لمبل یا مټ او مخ باندې اوبه اچول منافذو غیر صحیحو باندې اوبه ننوځي په دې روژه نه ماتېږي انجکشن هم دقسې ده نو لحاظه په دې هم نه ماتېږي او احتیاط دا دی چې داسې څیزونه چې کوم دی چونکې بدن ته بیا هم طاقت ورکوي نو لازمي ده چې اجتناب تېنه بهتر دی خو که ضرورت شي او دې کړه نو په دې روژه نه ماتېږي روژه به هم خرابه ساتلی شي دی الله پاکه ته زموږ رضا شي زمونږ ویل اورېدل ستا رضا دپاره وګرځې الله چې کوم درس وشو په خپل احسان زمونږ نه قبول کړي د دې چې څومره اجر او ثواب دی الله زمونږ جمدي مړه تمام مسلمانانو ته الله ورسولی کړي د حضرت آدم علیه السلام نه تر دې وخته پورې څومره انبیا صلحا زمونږ رشتې دار اقربا تېر شوي دي الله مړه جمدي ټولو ته اجر او ثواب ورسولی کړي الہ العالمین زمونږ د جمدو ژوند په قرآن باندې ښایسته کړي الله زمونږ د مړو پې مغفرت نصیبه کړي الله درجات عالیه نصیبه کړي څومره مسلمانان درس کې حاضري کې الله پاک دنیا آخرت ښایسته کې څومره مشکلات وي په خپل احسان سره رفع کې الله د امن او د سکون او د خوشحالۍ ژوند نصیبه کې افات و بلیاتونه الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي الله خپل احسان باندې زموږ نه روژې تراویح ختمونه اعمال الله قبول کړي الہ العالمین زموږ زندگی په قرآن باندې ښایسته کې مشکلات مو په قرآن باندې حل کې څومره نوجوانان بچي دي الله کورونه د عافیت د پاک دامنې په زینو کې د خوښو په زینو کې الله آباد کې الله د چا اولاد نه اولاد نصیبه کې الہ العالمین د چا اولاد نافرمانی الله تابعداري کې د مور او پلار الله خوشحالي د کورونو نصیبه کې څومره مسلمانان زمونږ په سفر کې دي الله د هغوی سفر د کامیابۍ کې الہ العالمین کامیاب کامران خپل کلي علاقې ته خپلو کورونو ته اهل و عیال ته راوستلی کې زموږ څومره مسلمانان په قیدونو کې دي په دې ملک کې دي بهر دنیا کې دي الله د ټولو رهایي نصیبه کړي الله د رمضان مبارکه میاشت ده ته د جهنم قیدیان آزادې الله دغه بندګانو په لونو کې شفقت واچوي چې دغه مسلمانان زموږ د قیدونو نه آزاد کړي الله آزاده فضا کې زندگی نصیبه کړي د خپل عبادت او بندګۍ او الله توفیق نصیبه کړي الله دا چې څومره طالبان دلته اوسیږي دا کلی علاقه د هغوی سره مینه کوي الله ته ورسره مینه وکړي د دوی سره محبت ساتي د قرآن په وجه باندې الله ته د خپل کتاب په وجه باندې دوی سره محبت وساتي الله د دوی حاجتونه پوره کړي الله د تمام ملک باندې خپل د رحم صادر خور کړي امت مسلمه الله حفاظت وکړي الله ته زموږ نه رضا شي اخیره خاتمه زموږ په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه